سلورمه پارا د آیت نمبر دی 98 نمبر آیت دی 98. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سجي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. مخکې دا خبره ذکر کړه چې اهل کتاب ځان ته ویلي چې موږ په دین د ابراهیم علیه السلام یو، نو ردی په وکړو په دې طریقه باندې چې تاسو څنګه د ابراهیم علیه السلام په دین یې، تاسو خو د کعبې د حج ادا کولو حکم نه منئ، ځکه دوی د الله کور ته ډېر بد ګوري. ابې د کعبې موږ ویلې اته فضایل یې ذکر کړه. دې مخکې آیت کې اخر کې وفرمایل ومن کفر، چا چې انکار وکړو د دې حج نه، یعنې حج نه کوي. ترک الحج چې کوم دی دا مشابهت دی د کفارو سره، او حج نه انکار کول د عین کفر دی. بیا الله خو غني دی، بې حاجته دی، که دا ټول خلک حرم ته نه ورځي، نه دی ورځي که نه، قاسم غني دی، عن العالمین د ټولو عالمونو نه غني دی. اوس دلته اهل کتاب ته بیا زجر دی، قل یا اهل الکتاب سره مناسبت دا دی مخکې ویلي فيه آیات بینات، او دا اهل کتاب دغه آیات بینات نه انکار کوي، بل دا خلق گمراه کوي لګی دی. حج د بیت الله نه مني، نو ای ته زجر ورکوي. قل ورته ووایه ای زما نبي یا اهل الکتاب، کتاب والاو لم تکفرون، تاسو ولې کفر کوئ بآیات الله، په آیتونو د الله باندې، ولې د الله د آیتونه نه منئ؟ خاص کر هغه آیتونه چې الله نازل کړي دي په باره د حج د بیت الله کې. والله الله چې دی شهید خبر دی، عالم دی، علی ما تعملون، په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ. قل یا اهل الكتاب، مخکې خو دا زجر ذکر کړو چې دوی په خپله ګمراه دي، اوس ورله زجر په دې ذکر کوي چې نور خلک هم ګمراه کوي که نه، نو دا ضال هم دي او مضل هم دي، خپل هم ګمراه دي، نور خلک هم ګمراه کوي. ورته ووایه ای نبي یا اهل الكتاب، کتاب والاو لم تصدون، تاسو ولې خلک بندوئ عن سبیل الله د الله د لارې نه. لم تصدون، دا تصدون کې یو لازمي معنا ده، بل متعدي ده. لازمي دا ده تاسو په خپل ځان بندوئ، په خپله بندېږئ د الله د لارې نه. ولې بندېږئ؟ دا معنا دونه راجح نه ده، راجح او صحیح معنا متعدي ده په دې کې. لم تصدون، ولې خلق بندوئ، خلق به بندول د الله د لارې نه، هغې ته شکونه او شبهات ورچوئ. څوک هغه بندوي؟ من آمن، هغه څوک چې ایمان یې راوړی دی. دا مفعول دی دپاره د تصدون. چا به چې ایمان راوړی و، که هغه به کتابي و په هغه زمانه کې، که غیر کتابي و، ګډې وډې به خبرې به ورته کولې په باره د حق کې. تبغونها عوجا، تاسو لټوئ په دې کې کوږوالی. د الله رب العالمین په دې دین کې خلکو ته چې دې شبهې ورچوئ او خلک د هغې د وجې نه ګمراه کوئ او په دغې کې ورته کوږوالی لټوئ، معناداره سمه خبره ورانوئ. وانتم شهداء، او حال دا دی تاسو ښه پوهیئ. شهداء معنا علم والا یې تاسو. بیا ولې دا کار کوئ تاسو؟ وانتم شهداء یو معنا دا ده علم د تورات مراد دی، چې په تورات کې دا دی چې د الله دین هغه دین اسلام دی. او بل دا ده وانتم شهداء، تاسو په دې ښه عالم یې
چې دا صد عن سبیل الله د الله د لارې نه خلک بندول چې دي دا یو حرام کار دی بیا هم کوئ تاسو. بله معنا هم پکې د درېیمه وانتم شهدا او حال دا دی تاسو خو بالکل شاهد یې په معجزاتو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا هم پکې معنا ده. وعلیکم السلام ورحمة. تاسو خو د دې نبي د معجزات په خپله یې مشاهدې کوئ شهدا یې او بیا هم نه منئ دا نبي. وما الله نه دی الله بغافل بخبر عما تعملون دا عملونه چې تاسو یې کوئ من الله به سزا درکړي. یا ایها الذین آمنوا اوس آداب مؤمنانو ته دي پس د خباثاتو د اهل کتابونه. مؤمنان به څه کوي هغوی ته خبره پکار ده. کله چې داسې فتنې راوچتېږي فتنو باندې به خپل رد کړي او خپلو ملګرو ته به خپل نصیحتونه کوي. فتنو والا ته به د هغې غلطي ورخیره کړه ستا دا ګمراهي ده دا ګمراهي ده دا عقیده دې غلطه ده. خپلو مؤمنانو ملګرو ته به هم څه خبره کوي که نه چې داسې وکړئ داسې وکړئ دا وکړئ. دلته الله مؤمنان بیداروي چې ګوره د اهل کتاب هم د ایمان نه اړوي یردوکم بعد ایمانکم کافرین کافر کوي هم ګوره دې فتنو نه ځان وساتئ. اوس هم علماو له پکار ده چې دې دور کې کومې فتنې دي سړی د ایمان نه او د دین نه اړوي پکار ده چې ورته وایي دا د کفر لاره ده واضحه دې ورته وایي. اے ایمان والو ان تطیعو که چېرته تاسو اطاعت وکئ فریقا د یوې ډلې من الذین دغه کسانو نه اوتو الکتابه چې ورکړی شوی دی ورته کتاب. دا کومه ډله وه دا خاص هغه ډله وه چې دې دپاره به متحرکه وه چې په کوم به صحیح خلک وي پسې به ورپسې کېده په هغې پسې به تحریک چلو چې دا سم خلک چې دی ګډوډ کوي. دغه ډله که د دې خبره مو منله که نه دا خارختیان دا فتنه واله یردوکم تاسو به وګرځئ بعد ایمانکم پس د ایمان ستاسو نه کافرین کفر کوونکي. د دې ډلې مقصد دا دی چې تاسو کافر کی د الله رب العالمین د دین نه مواړئ. وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات الله. اوس چې دې آیت کې تبعید ذکر کوي د صحابو او د هغوی د ملګرو د کفر نه چې صحابه او د هغوی ملګري خو د کفر نه ډېر لرې دي. ولې سبب شته که نه سبب څه شی دی بسبب وجود موانع الکفر. موانع الکفر موجود دي په داسې وخت کې د فتنو په وخت کې موانع الکفر اختیار یې هغه کارونه چې کفر نه منع کوونکي دي هغه اختیار کا. څه شی دي وانتم تتلى علیکم آیات الله دا الله ایتونه لوستل قرآن ته صحیح رجوع کول او بل د نبی صلی الله علیه وسلم طرف ته رجوع کول. وفیکم رسولو په تاسو کې د الله رسول دی د الله د رسول حدیث ته ځه به د فتنې نه بچ کېږي. آیت په دې دلیل دی چې صحابه کرام رضی الله عنهم الله د ارتداد نه بچ کړي دي. وکیف تکفرون او سرنګ کفر کوئ تاسو یعنی تاسو خو کفر نه الله لرې کړي یې. وانتم تتلی علیکم او حال دا دی چې لوستلی کېږي په تاسو باندې آیات الله ایتونه د الله. وفیکم رسوله په تاسو کې د الله تعالی رسول هم شته دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت کو چې څه خبره به راغله صحابو ورته رجوع کړه نبی علیه السلام به پوه کړه نو فتنو نه الله بچ به کړه په دې وجه الله د دوی ایمانونه محفوظ کړي. ومن یعتصم هغه څوک چې ځان یې کلک کړو بالله من بدین الله ته مضاف حذف بالله د الله په دین باندې فقد هدی نو یقینا د انسان ته ښودنه وکړلی شوه الی صراط مستقیم لارې نیغې طرف ته. چې څومره په دین کلک وي الله به د نیغه لاره باندې روانوي او نه به دې اړی د دې نه. دلته بل مصداق ذکر شو د صراط مستقیم سورې فاتحه کې چې موږ ویلو هغه څه دی د الله په دین کلکېدل. د فتنو په وخت کې به په دین کلکېږي په منهج به کلکېږي قرآن او حدیث باندې دې ته صراط مستقیم وایي چې هغه ته او زه په هر رکعت کې موږ وایو چې اهدنا الصراط المستقیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. دې ځای نه اوس یو کم دیر شاید پورې دې کوم اصول ذکر کوي د خپل ځان اصلاح نو دغه رنګه د معاشري اصلاح او دغه رنګ د مؤمنانو تربیت
دا اصول ذکر کیږي. دلته اول اصل ذکر کوي هغه اصول کې دا متعلق دی د اصلاح د نفس سره. ایمان ولو تقوا اختیار کوي، صحیح تقوا حق تقاته، لایق تقوا د الله رب العالمین نه. یعنی مطلب دا د الله د نافرمانی نه ځان وساتئ، د الله نه ویریږئ په لایق یې باندې. کامل تقوا څه ته ویل کېږي؟ کامل تقوا دا ده چې انسان په اسلام باندې همیشه قائم او دائم پاتې شي. ځکه دې آیت کې موږ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، چې مرګ هم درله په حالت د اسلام کې راشي. او دا اسلام باندې دوام په څه ملاویږي؟ دا په دې ملاویږي چې انسان اعتصام بحبل الله وکړي. نو ځکه ورپسې دویم اصل ذکر کوي ورپسې آیت کې چې واعتصموا بحبل الله جميعا، په دین به څنګه همیشه پاتې کېږي تر مرګه پورې. د الله په رسۍ باندې راجمع شئ ټول او کلکې منګولې پې ولګوئ. نو دلته ذکر کوي اصلاح د نفس په دې آیت کې، او دې ورپسې کې واعتصموا بحبل الله کې اصلاح د ارکان او د ټولو مرګرو د معاشرې، چې هغوی دې ټول جمع شي اتفاق باندې د الله په دین دې منګولې ولګوئ په رسۍ باندې چې قرآن او حدیث دی. د دې منهج نه دې نه وړي ګډوډېږي دې نه، به د هر قسم فرقونه به هم بچ شي، د فتنو نه به هم بچ شي. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو اتقوا الله، ویریږئ د الله نه حق تقاته په لایق یره د هغه سره. شرک دې هر ګناه ده، د دې نه ځان ساتل، دغه رنګ د حرامو نه ځان ساتل، نو د شبهاتو نه ځان ساتل. تقوا ویم دې ته چې امتثال الاوامر واجتناب النواهي خو مع الخوف من الله عز وجل. دا ټکی به سره وي، ځکه چې خوف د الله د وجې نه کوي بیا خو پکې اجر نشته. خلک صرف دومره مختصر تشریح وکړي دغه ذکر کی تعریف وي. تقوا څه ته؟ امتثال الاوامر واجتناب النواهي، د الله اوامر پوره کول او د نواهیو نه ځان ساتل. نه موږ داسې وایو چې دې سره یو ټکی پکار دی، یو سړی به د الله امر پوره کوي خو د چا د وجې نه. زوی کله مونځ کوي د پلار د وجې نه، بعضې خلک سم کار کوي حکومت د ډنډې د وجې نه. هلکه وایي دا اوس خلکو ته بیا سزا ورکوي. نه، امر خو یې ومنلو د الله، خو د بل چا د وجې نه یې ومنلو که نه، یا به روژه نیسي خو د شرم د وجې نه. هلکه خلک به وایي روژه خور دی، دې به که د سره دا نیت نه دی کړی چې الله تعالی له جنت راکړي او یا په دې باندې دونه دونه اجرونه میلاویږي. دې وجه نه تاسو وګورئ هغه کسان چې په صحیح نیت یې روژه نه نیولې مونځ هم نه کوي، نو بېلمازه څنګه روژه چې ته مونځ نه کوې، چې هغه فریضه په شپه ورځ کې الله رب العالمین 15 ځل فرض کړی حکم دی. او دا الله نبي فرمایي چې د کفر او د اسلام منځ کې فرق په مونځ دی. تا له هغه فرق نه دی پیدا کړی چې ته د کافرو نه پې جدا شي په یو عمل. ستا روژې له څه فایده ده؟ خو د دې د وجې نه نیسي چې خلک به راپورې خاندي. نو ګوره دم د الله امر پوره کړو، امتثال الاوامر یې وکړو، خو د چا د وجې نه؟ د مخلوق د وجې نه. خوف د الله پکې نشته، په دې اجر نه میلوي. دا تقوا هم نه ده. دغه رنګ یو سړی به د ګناه نه ځان ساتي، ولې؟ د خلکو د وجې نه. یاره دا خلک دي کیمرې لګېدلي یاره دې ځای کې، دلته دا ګناه نه کوم، دا غلا نه کوم، دا فلانې کار نه کوم. ګوره د ګناه نه ځان بچ کو، خو د مخلوق د وجې نه. د دې وجې نه په دې تعریف کې ورسره دا ټکی ضروري دی چې مع الخوف من الله عز وجل، د الله امر پوره کول او الله چې د کوم کار نه منع کړی او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم د هغې نه ځان ساتل سره د الله د خوف نه. د الله یره دې په زړه کې، د بل چا د وجې نه نه. دې ته تقوا وایي. د تقوا نور تعریفونه هم ډېر دي، دا پکې یو ښه تعریف دی. الله فرمایي لایق یره د الله نه وکړئ حق تقاته، اضافت للموصوف د معنی الاتقاء الحق، او بیا د اضافت د حق مصدر ته دا دلالت کوي په کمال باندې، چې سمه صحیح چې د الله د شان سره کومه لایقه تقوا د هغه وکړي. یعنې داسې تقوا په ځان کې راولي چې د چا د ملامتیا پرواړو سړی ونه ساتي چې خلک به څه وایي. ولا تموتن، او تاسو مه مړه کېږئ الا وانتم مسلمون، مګر په داسې حال کې چې تاسو د الله توحید ته غاړه کېښودونکي یئ او د الله احکامو ته غاړه کېښودونکي یئ. مطلب تر مرګ پورې په دین باندې کلک شئ.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دلته اوس دویم اصل دی دا اصولنا دي ته لیکيږي اصلاح الارکان. مخکې ویل ځان سم کوي تقوا باندې، وسوي د مرګرو اسلامو کوي کنه ټول راجم شي جميعا، ټول راجم شي د الله په رسای باندې منګولې ولګوي. اسی شی د قران کریم دی او د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث دی. هر سره دا آیت وي اوس په دې وخیاره فرقه الله وی چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ابه به دعوت خپل فرقې ته ورکړي و یره وزما ډلې ترازی زموږ ډلې نه مزي الکه تا خو بل فرقه جوړه کړله. دیو کې خلک راوتی د نبی علی السلام حدیث نه مني، هغه مونږ فرقه واریت نه مني، د امریان ټول فرقه پرست. ستا فرقه خو د انګریزانو جوړه شوې ده، ته ټول نه خطرناکه فرقه خو ستا ده. نوې فرقه در انګریزانو جوړه کړه، دا ای کتابونه د انګریزانو شاګردانو ګوري پای پسې ور رواني او د نبی علی السلام د حدیث او توهین او انکار کې ستا فرقه خو په دې ټول نه غټه گمراه فرقه ده. نه فرقین بچ کېدل دادی چې راضي الله ته او راضي رسول الله ته صلی الله علیه وسلم. دا الله کتاب دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی. دا دعوت چې چا کو دا د فرقواریت نه پاک دعوت دی. بس په دې به پیژن نور شخصیت ته دعوت نه ورکې. پلانی مولا فکر ته راځو د پلانی مفتی فکر ته راځه، نه چا فکر ته مزه. پلانې مفکر او پلانې مفکر پتن دروله. د الله کتاب او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث، دا کتاب قرآن چې پچا نازلو هغه چې کوم شرح کړي په خپل قول او فعل هغه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. دل راشه فرقونه ببچ. واعتصموا او منګول ولګوي بحبل الله پر سید الله باندې جميعا ټول. معنا دا تاسو چې دې ټول راجم شي په دې صحیح منهج باندې قرآن او حدیث باندې راجم شي. ولا تفرقوا ډلې کېږي ما ډلې کېږي ما به اجتهادي اختلاف په یو مسله کې دا ډلې کېدل نه دي. یو عالم د صحابو دور کې دا و دا هغه په یو مسله کې یو رائے و د بل رائے و ډلې شي خو نه دي کنه چې بل فرقه جوړه کړي. نو په مسله کې اختلاف ته تفریقه نه وای. یو مسله کې د دلیل په بنیاد یو ملګری یو رائے د بل رائے دي ته فرقه نه وای. لکه بل فرقه نه جوړي نه فکر نه جوړي. وایره زما فتوا ده چې زه په دې د سی پوهه شوم په دې دلیل هغه دلیل په فهم کې اختلاف راشي. نور دوه قرآن او حدیث منی خو په فهم کې اختلاف راشي. لکه مثال دا بعض علماء چې د رکوع نه بعد واپس په دې سینه لاس کې خودل شته کنه چې رفع الیدین کې بیا لاس کې دي. نه بعض وی نشته، بعض وی شته، اسوک چې شته هغه فهم کړی دا خبره دغه شان قریب حدیث کې صراحتا خو نشته. د دې وجه د نور علماء ته به ذکر نه دراغله هغه د نور روایتونو استدلال کې چې هر قیام کې به نبی علیہ السلام لاس تړل نو دام یو قیام د لک شانته د رکوع نه بعد نو دا نور علماء ته چې نه تذکرې نه دراغلی او چې نه بس هغه حدیث کې راغلی نو هر قیام دام یو قیام دي ځنه فهم کړی د صرف دا خبره نور په حدیث کې واضح نشته. دا یو مثال شه دی اجتهادي اختلاف ته چې یو عالم په خپل اجتهاد یو مسله کې بلبل دوه نورونه دي، دوه مسلمانان اتفاق دي، فرقواریت نه کوي، یو بل باندې کوپر ټاپه نه لګي. فهم کې اختلاف راشي. فرقه خو دې ته چې ته منهج نه بیل منهج اختیار کړي د قرآن او حدیث او د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه او د لارې نه غیر بل لارې اختیار کړي. صحابه په کوم منهج روانو د الله کتاب او د نبی علیه السلام حدیث فرقې به کې نه وي. او چې کله دا منهج د صحابه پر خدا به سورې نساء کې تاسو لراشي چې د مؤمنانو نه غیر لار بل اختیار کړي ويتبع غیر سبیل المؤمنین به وته اوس تی فرقه جوړه کړل. ځکه چې دا قرآن او حدیث اول چاز د کړیو د نبی علیہ السلام نه صحابه کرام رضی الله عنهم زمونږ تاسو ټول ناوی په دین خپویدل نو په کوم انداز او په کوم فهم باندې چې هغوی مونږ ته نقل کی په دې طریقه باندې په عمل پکار دی. او څنګه چې هغوی کې به صحابو کې اختلاف په یو مسله کې راغلی دی خو فرقې جدا کړي نه ده همدغه قرآن او حدیث منهج دی یو دی بیا دقشان مونږ لم پکار ده. واذکروا نعمت الله اور آیات کې دا الله نعمت علیکم چې کړی دی په تاسو باندې
الله در باندې نعمتونه کړی دي. نعمت څه دی رستو وای کنه فاصبحتم بنعمته اخوانا. نعمت دا رونه رونه کړو الفت پیدا کړو والف بین قلوبکم فالف بین قلوبکم دغه نعمت. بعضی وی نعمت نه مراد دلته د اسلام او قران رايات کې دا الله نعمت پتا سبحان دې کنتم عدا ان کله چې تاسو دشمنان وای. دشمنانو عربو کې ډېر غټ غټ دشمنی چلے درې کنه په معمولی خبرو به دشمنی نه کولې. خاص کر د اوس او د خزرج چې په مدینه کې دوه قومونو یو سل او شل کاله دشمنی و. یو سل کاله کې دوی ډیر جنگونه او مرګونه پکې شوي. ګوره صحابه تاسو د دشمنانو فالف بین قلوبکم نو الله مینه پیدا کړه تاسو د زړونو په مابین کې الفت درکې واچ. سورہ انفال کې هم درازي دریش په تمایت کې وال تعالی رب العالمین د دې تذکرہ کوي چې الله رب العالمین تاسو ګوره الفت پیدا کړی مینه محبت پیدا کړی. التم الله فرمایي والف بین قلوبهم او الله مینه پیدا کړی د صحابه په زړونو کې ان یو بل سره محبت پیدا شي. بیا نبی علیہ السلام ته فرمایي لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن الله الف بینهم. اے نبی کتا خرج کړی وي هغه سيزونه چې په دې ځمکه کې دی ټول تا به دوی په زړونو کې مینه نه پیدا کړي لیکن الله پاک دوی په زړونو کې مینه پیدا کړه ستا ملګری کړ ټول. کتا ور ټوله دنیا ور کړو خرچې دي کړي لکه پارټین ولا چې خرچې کوي الکه پیسې ولګو خلک راولي زم پارټین. نبی علیہ السلام تعالی فرمایي اے نبی کتا دا ټوله دنیا لګولې دا خلک دی یو کولې نشو الله پاک په زړه کې مینه واچوله او متفق کړه واستای ملګری کړه. الله فرمایي تاسو ګوره دشمنان وای نو فالف بین قلوبکم دشمنی په ځای باندې الفت راغو محبت. فاصبحتم نو شوي تاسو دو انعامات او فواید ذکر کوي دغه الفت او د الله ر دین نعمت د اسلام د وجه نه د الفت چې د دې په ژوند کې راغې د قرآن او د نبی علیہ السلام د تابعداري د وجه نه چې د کوم مینه پیدا شو دی ول دوه فائدې ورک. یو دا د چورونه رونه شو دویم دا د ور د جهنم نه بچ. فاصبحتم نشوي تاسو بنعمته په نعمت د الله باندې اخوانا نرونه رونه. دې ته دنیوي فائدہ وای د دنیوي فائدہ شو او دې ډیر مثالونه دي د صحابه کرام رضی الله عنهم د اخوت او د ورور ولای. اوس به سړی دا نه ویل کړه صحابه دشمنان چې په غلط انداز کې دا تاریخونه پیش کوي پای کې اکثر د دروغ قصې را نقل کوي اکثر به منګړی کې قصې دا خاص کر د علی رضی الله عنه او د معاویه رضی الله عنه په مابین کې دا جنگ دا د شي انداز کې پیش کوي ته به چرته د کفر او د اسلام جنگ نه. علی رضی الله عنه امیر المؤمنین دی معاویه رضی الله عنه ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام بیبی ده د علی رضی الله عنه د مور په درجه کې د امهات المؤمنین نه ده. کوي نه مانی نو به قران نه منکر شوی وازواجه امهاتهم اغي دا مطالبه کې نور صحابه هم دي د علی رضی الله عنه ته خلیفہ شابه د عثمان قصاص نافذ کا قران فیصله غواړي پناه حق خونه دي دغه به دا خبرې نه کړي ځان به قاضي نه جوړي بعض خلک په قضا نه قاضیان جوړ کړي چې دا پکې پناه حق دی او دا پکې په حق دی دوه مجتهدین او فیصله به نه تکي او نه به زکوما دا چې د الله دربار ته تللی دی دوه مجتهدین دي چې کوم پکې په خطام دی هغه خطا الله ته معلومه ده دوه جنت ته تللی په اجتهادي خطا الله رب العالمین یو اجر ورکړي. نو معاویه رضی الله عنه قرآنی فیصله غواړي ولی علی رضی الله عنه قرآنی فیصله نه انکار کوي سناغم ته انکار نه کوي بالکل قصاص نافذ کوم. د عثمان رضی الله عنه قاتلین دا د سزا مستحق دي خو لک شورش ته او بل لک ډیر دی لک صبر کوي دا حالات نارمل شي زبې ونی سم قصاص بنافذ کم دی ورته چې نه د الله په قانون کې لیټواله نه زر تر زر دا کارو کې فتنه ختم شي ګوره نور دغه کوي به نقصانات کې بس په دې خبره باندې وران شو دوی ځان په حق غنلو چې موږ د قران فیصله غواړو دې نه کوي دا خدا څنګه چلے نه نافذ کوي غزان په حق غنلو چې صبر کوه تاسو مال لګه مقرره کوي په دې وجه باندې چې هغه کم څه جنگ او اختلاف راغلی دی نو دوانو ځان د سي غنلې دي چې دوانو ځان په حق غنلې دي د زد د وجه نه چې د حکومتونو په سره جنگ کړي نه مشري دا نه حکومتونه دي
دونه د الله رضا غواړي. دیو جن دلیل په دې باندې سورۃ حجرات دی وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا الله وکړه به د مؤمنانو دوه ډلې دوه الله مؤمنان ورته ویل وان طائفتان من المؤمنین الله دوه ډلې به دوه به مؤمنان یو بل سره به جنگ وکي. دا د قران ایت په دلیل له دوه طرف ته مؤمنان دي. د علی رضی الله عنه ملګری مؤمنان د معاویه رضی الله عنه ملګری مؤمنان ټول مؤمنان دي او چت صحابه دي. نبی علیہ السلام ورله جنت زیری ورکړي په دوه ګروپونو کې چې کوم دي. د دې وجه نه د ځان نه په دې کې قاضي نه جوړي چې په دې کې ته تجزیه شروع کې. دا تجزیه په دې جب کې کېده خپل کور دې سم کا خپل کور د دوه کسانو لانجه نشي ختموله او تر ازي د صحابه مینس کې د ځان نه دي قاضي جوړ کړي. د دې وخت چې دا کوم د صحابه کرام رضی الله عنهم پسې بکواس کوي فضول بکواس به شروع کی او حال دا چې د خپل کور مسله نشي حل کوله پړ وړ په کور کې نشي کوله چې پړ ته پړوي وړ ته وړوي او تر لګيږي ته پکې خلوازه کې چې فلانه د سې دی او فلانه د سې دی او دی فلانی ولی دا چلو کو فلانی ولی دا چلو دا خبرې باندې کې دا صحابه کرام دا هغه خلک دي چې الله ورله سند او سرټیفیکیټ ورکړي دي رضی الله عنهم ورضوا عنه الله رضوی ناراضي دی او دوی د الله ناراضي دي. الله ور سره وعده کړی وکلا وعد الله الحسنى د دې ټولو صحابه سره مې د جنت وعده کړی دا الله یې مو سره جنت وعده کړی دا او تور پس په ځونن خطه د خپل ځان غم دی کوا د ځان غم دی کوا چې تکم طرف تر روانه قیامت پر ورځ خو ستا کدا عقیده په دې نظریه لاړې دا کم بکواس چې کړه صحابه کرام رضی الله عنهم په مابین کې ځان نه قاضي جوړ کړي د دې دشمنانو په صف کې به ولاړې هغه دشمنی نه کړي هر یو ځان په حق ګڼلې دی او بیا خپل موقف اختیار کړی دی د دلیل په بنیاد باندې او دی وجه نه دا بعضې ورانکاري مغیب هم پکې کردار ادا کوو چې دا اختلاف سیوا کی خاص کر هغه کسان چې هغه باغیانو د عثمان رضی الله عنه په شهادت کې کردار او هغه دا نه غوښته چې حالات نارمل شي ځکه چې حالات نارمل شي ته سزا ملوي ده او هغه په دوه ګروپونو کې نه وتی هم د علی رضی الله عنه په ډله کې هم د معاویه رضی الله عنه په ډله کې تقسیم شوی دوه کې نه وتی لګي او دا اصل کې هغه ډله ده چې نبی صلی الله علیه وسلم د عمار رضی الله عنه بارک فرمایلی چې دلر به شهید کوي هغه ډله چې به باغی ډله نه باغی ډله د معاویه رضی الله عنه ډله نه ده په حدیث وزن پکو هغه ډله ده چې عثمان رضی الله عنه شهید کړو هغه ډله بغاوت خوږی کړو باغیان خدا خو خنار روان دي خبرې جرړې ته ګوره بنیاد ته ګوره دغه باغی ډله راولګي د صد معاویه رضی الله عنه ګروپ کې نه وته او صد علی رضی الله عنه جنگ جوړ کړلو باغی کې به عمار رضی الله عنه شهید شو نو مین کردار دغه باغی ډلې دی چې د عثمان رضی الله عنه د شهادت سبب ګرځیدل نبی علیہ السلام دغه باغی ډلې یاد کړې معاویه رضی الله عنه او د علی رضی الله عنه ګروپونه نه دی یاد کړی اډوانه مؤمنان دي صحابه دي د نبی علیہ السلام د ترزوی د علی رضی الله عنه د ترزوی عبد الله ابن عباس فرمایي هغه سوی وای معاویه یو لوی صحابي دی او فقيه انسان دی دا د نبی علیہ السلام کورنۍ د معاویه رضی الله عنه صفت کوي او د معاویه رضی الله عنه سره حسن رضی الله عنه صلح کوي د علی رضی الله عنه د علی بچو سره صلح کوي او هغه امیر المؤمنین منی معاویه رضی الله عنه په دې سره صلح کوي او د الله نبی په خپل جون کې دا پیشنګوئی ور کړی و نبی علیہ السلام خطبه کوله او حسن روان وړو کې ماشومو وای دا زما دا بچی چې کوم دی ان ابنی هذا زما دا بچی چې کوم دی یو زمانہ به داسې راځي چې د دوو مسلمانانو د ډلې په مابین کې به د صلح کوي دوه مسلمانان ډلې الله نبی په هغه خپل د حیات کې د دوانو ته د علی رضی الله عنه او د معاویه رضی الله عنه ډلې دوانو ته سویلی مسلمانان دي دوانو مؤمنان د دوو مؤمنانو په ډلو کې به دا صلح کردار ادا کوي اما غیدا د نبی علیہ السلام پیشنګوئی پوره شو او حسن رضی الله عنه راولګي د معاویه رضی الله عنه د دې حقدار وګڼلو چې تبه د مسلمانانو خلیفہ او امیر حسن رضی الله عنه دې په دسخط کوي ولی نعوذ بالله د نبی علیہ السلام نو سه په باطل دسخط کوي په باطلو خبرو باندې صلح کوي څومره غلطي خبرې کوي لګي او ته دې ورته کنزل کوي د علی بچی دی خپل مشر منی د نبی علیہ السلام نو سه دی هغه خپل مشر منی معاویه رضی الله عنه
او ته در پسې بکواس کې او کنزل کې د خپل خله دی وینځ او ځان سم کا د ځان غم دی کوا صحابه کرام رضی الله عنهم په مابین کې د ځان نه ناکام قاضي مو جوړوا او د ځان نه چې کوم دی غلط کردار منفي د ما ادا کوا دې کې خاموشي وکا توقف وکا نه الله رب العالمین نورونه کړو فاصبحتم بنعمته اخوانا بل وصول د اخرت فائدہ ذکر کې اخروی فائدہ وکنتم وایتاسو علی شفا حفرة من النار پاغا غاړه د کندې د اور مطلب دا که دغه وخت کې تاسو لمرګ راغلی وي خو د اور د کندې په غاړه ولاړ وي کنه د جهنم په غاړه ولاړ وي که په حالت د کفر کې د لمرګ راغلی وي خدای دا نبی راغی قرآن راغی ایمان هم راوړو جنتیان شوی صحابه فانقذکم منها نو الله تاسو بچ کړلې د دغه اور د جهنم نه منها کی ضمیر یا ها کی ضمیر نار تراجی دی اور نه بچ یا ضمیر راجی دی حفره ته دغه کندې ته الله ورونو غرزولې فانقذکم انقاذ ستوي یو کس چې د بل د لاس نه او د بل د قبضې نه خلاص اول الله وی اے صحابه ما د کفر دغه تیرون خلاص کړلې او جنت ته میرا واستلې جهنم نه بچولې ورونه شوي كذلك دغشان يبين الله بيان الله لكم تاسو ته آیاته خپلایتنا لعلكم تهتدون دې د پاره چې تاسو هدایت ومومئ ولتكن منكم امه يدعون الى الخير دریم اصل دا اصولنا هغه د اصلاح الاجانب د خپل اجانب او د ملګرو اصلاح کوي هغه پس کیږي په دعوت باندې يدعون الى الخير امر بالمعروف نهي عن المنكر واذا د فلاح لاره د ګور اولئک هم المفلحون کفلاح واړي خلکو څنګه فلاحي تنظیم جوړ کړي فلاحي تنظیم دی جوړ کړي فلاحي تنظیم دی ته وي چې د قران او حديث دعوت بکې د نیکو به امر کې هغه نیکی چې ګور قران او حديث ورته نیکی وي د ځان نه نه جوړي بدعات ته دعوت نه ورکړي او د منکرات نه ومنه کې غټ منکر شرک دی بدعات دی او به ټول حرام او منکرات ولتکم منکم او دي استاسو امه یوړل ولتکم منکم دا منکم کې من د پاره د تبعیض دی دا پتاسو کې دي استاسو د مرګور نه سکسانی یو ډله دي وی دي استاسو امه یوړل دا ډله سوق امام قرطبی رحمت الله علیه فرمایي دا ډله چې کوم دی ويجب ان يكونوا علماء دا ډله به علما وي چغي پویږي په دین باندې ځکه عام سړی چې جاهلی علم نه هغه په امر بالمعروف نهي منکر باندې څه پویږي ډیر کرته یو جاهل سړی ته نیک کار ورته بد ښکاري او بد ورته نیک ښکاري شرک او بدعت کله خګنوي دا ښکار دی دا بابا ګان له جوړالې ویسو دا ورسونه ډېر ښکار ور شرک دی دی ورته ښکار وي نو جاهل باندې به د خو د بد فیصله نه کوي او ښکار وي هغه ته بد وي سنت طریقو په یو ځای کې دا غلط کار دی کچا امین په زور ویل دی ور سره دښمنی کوي لکه خدای الله تزاری وکړه امین دا په حدیث کې راغلی وګوره جاهل سره ښکار ته بد وي دلته دی وجنه علما مراد دي کتاب او سنت داس یو ډاله په کار ده چې دا علما راولګي يدعون الى الخير وکي امر بالمعروف نهي عن المنکر او دغه قول چې کوم دی د علماو په باره کې چې دین مراد علما دي دا ضحاک رحمه الله چې دا قول کړی دی او نور مفسرین غوړه کړی لکه امام قرطبي امام طبري وغيرها وی د استاسو نه یو ډله يدعون غیب دعوت کوي الى الخير خیر طرف ته خیر طرف ته دعوت اوس دا خیر هر سړی وځي خیر طرف ته دعوت ورکوم د دې فیصله په چا کو چې چا دعوت د خیر دعوت دی الحمدلله دا اسانه فیصله ده دا چې تکله لاړ شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار ته دا فیصله ویسي او د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث کولاو کې ته به پوه شي چې خیر څه ته د خیر دعوت څوک کوي په هر خطبه کې د الله نبی فرمایي فإن خیر الحديث کتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بس اوس د خیرو په جندل اوس بنه خطا کېږي نو که څوک د دې مطابق دعوت خیر دی او کنه نه دی اسی دعوت کوي د الله نبی فرمایي د ټولو نه غوره خبرې د ټولو نه غټې د خیر خبرې د الله کتاب دی قرآن دا ټول په ټوله خیر
او له ټولو نه غوره طریقه د خیر طریقه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. بس خبره حل شو. مراد څه شو؟ يدعون الى الخير نه مراد څه شو؟ الدعوه الى الخير يعني الدعوه الى الكتاب والسنه، یا په بل عبارت دي شو الدعوه الى القران والحديث. دا سی وای د چا دعوت چې قران او حديث طرف ته، بس دا د خیر طرف ته دعوت ورکي، دا په دې آیت باندې عمل کوونکې دی. الله دې موږ ټول د شو ګرځي. نو په تاسو کې داسې یوه ډله په کار ده چې خیر طرف ته منه وحي طرف ته دعوت ورکي. وحي قرآن دی، وحي جلی، نو وحي حدیث دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، وحي خفي دی. خیر ته دعوت په کار دی. بل دا ده اوس د يدعون تفسیر کوي، دې ته عطف تفسیر ویلې کېږي. ويأمرون او دی با امر کوي بالمعروف په نیکو باندې، وینهون او خلق به منې کوي عن المنکر د بدون او د ګناهونو نه. منکر شرک دی، کفر دی، بدعات دی، ټول حرام او منکرات په دې کې داخل دي. واولئک او دا کسان هم المفلحون، خاصم دوی دي کامیاب. دا کامیاب خلق دی. الله فرمایي فلاح د آخرت کامیابی ته وایي چې ټول مرادونه حاصل شي، په دنیا کې نه حاصلېږي کنه، او جنت ورله الله ورکي. ولا تكونوا كالذين تفرقوا. وسوي ګوره د دې دعوت الى الخير مخالف لا رصدا هغه دا ده چې د قران او حديث په ځای ډلو ته دعوت ورکړي. هر چا خپل فکر راغسته وي ته دعوت ورکړي، وي دا خلکو په شان مکهږي. دې کی اشاره ده ته کوي څوک چې دعوت الى الخير پری دي دا به د فرقو د فسادونو ښکار کیږي، او دا سبب ګرځي د پاره د عذاب. ذکر اخر په اخر آیت کې اولئک لهم عذاب عظیم. ګره ولا تکونوا مکه تاسو کلذین پشان دا کسانو چې يهود او نصارا دي تفرقوا چې غوي ډلې شو، جدا شو د اصل دین نه. څوک چې د قران او حديث نه جدا شو، د دې منهج نه جدا شو، بس دا فرقه شو. دغه غلطه فرقه ده. وس چې قران او حديث پری دي دا غلطه فرقه ده. واختلفوا اختلاف وکړو من بعد ما پس دا غنه جاءهم البينات چراغلی دوی تخکار دلائل. امام قرطبی په دې کې ټول د اهل بدع ډلې داخلي دي، ځکه دوی اختلاف کړي پس د بیناتونه د قران او حديث نه مخالف روان. واولئک او دا کسان لهم د دې لپاره عذاب عظیم، عذاب دی لوی. یوم تبيض وجوه وتسود وجوه، دا مخکې عذاب عظیم سره متعلق دی، دا غي د پر مفعول فيه دی. د دې لپاره عذاب عظیم دی. په کوم ورځ باندې؟ په هغه ورځ باندې چې سپین بشي سمخونه او تسود وجوه او تور بشي سمخونه. دویم قول په دې کې دا دی چې لفظ د اذکروا حذف دی، معنا اذکروا یوما، هغه ورځ لګرا یاد کوي کنه. او دلته په دې آیت کې د تفریق نه د بچ کېدو او د دعوت نتیجه ذکر کوي چې څوک د فرقونه بچ شلو، د قران او حديث په دې منهج کلک پاتې شو، قران او حديث په دې خيسته منهج روان دي، د الله کتاب، د نبی صلی الله علیه وسلم حديث او سنت، نو دل الله تک سپین مخور کې د قیامت پر ورځ. او څوک چې د دې قران او حديث د منهج نه واوړي د الله به مختک تور کې مخکې سره تعلق په دې طریقه دی. یوم پاورز باندې تبیض یعنی اذکروا یوما، رایات کې هغه ورځ چې سپین بشي وجوه سمخونه او تسود وجوه او تور بشي سمخونه. دا وکله دا کوم ورځ ده او کوم وخت کې به دا کار کیږي؟ بعضی خو چې دا عند البعث من القبور، کله چې قبرونه را پورته کیږي په هغه وخت. بعضی دا په هغه وخت کې مخونه سپین او تور شي چې کله وزن الاعمال کیږي، هغه تل یو میزان ته چې ودرېږي او عملونه تللی کیږي. چا عملونه درانه شو مخ به تک سپین شي، او چا عملونه چې سپک وخته الله دې دې شرم نه وساتي مخونه به تک تور شي، خفګان او غم به ونیسي او مخ به تک تور واوړي. او بعضې وایي چې دا به هغه وخت چې کله ورله الله رب العالمین عمل نامه ورکړي نو چې په ښي لاس یې ورکړه نو مخ به یو دم رڼا شي، خوشحاله به شي، او که په ګس لاس یې ورکړه والعیاذ بالله مخ به تک تور شي او غم به ونیسي. بعضې وایي چې دا په هغه وخت کې وي چې کله الله تعالی اعلان وکړي سوره یاسین کې چې راځي وامتازوا الیوم ایها المجرمون،
اے مجرمانو تاسو جدا شئ د مؤمنانو نه او مجرمانو باندې خپل نخې لګېدلي اټومیټک به جدا کېږي په دغه ورځ باندې به مؤمنان اهل ایمان د هغې مخونه به تک سپین شي او د مجرمانو مخونه به تور واوړي دا وایي دغه وخت دی اوس الله رب العالمین فرمایي فاما الذين اسودت وجوههم پسر چې هغه کسان دي چې تور بشي د دوی مخونه دا ګوره حقیقتا به داسې کېږي دا ګوره داسې نه ده چې هسې الله ورته ویلي دي او داسې به ونه شي نه همدغسې حقیقتا قرآن کې به وروستو راځي سورې یونس کې به هم راځي شپږویشتم آیت کې سورې زمر کې به راځي شپږم آیت سورې قیامت دویشتم آیت سورې عبس اته دېرشم آیت هلته هم دا راځي پسر چې هغه کسان دي تخویف هغه کسانو ته چې مخونه تور شو پسر چې هغه کسان دي سودت وجوههم چې تور شو د دوی مخونه نو یقال لهم دلته حذف دی دي ته به ویلې کېږي اکفرتم آیا تاسو کفر کړی بعد ایمانکم پس د ایمان ستاسو نه ایمان هم ښکاره کړو بیا کفر طرف ته لاړئ فذوقوا العذاب نو سکئ عذاب بما کنتم تکفرون په سبب د دې چې تاسو کفر کړی ایمان هم دا و چې په صحیح منهج اول روان وي قرآن او حدیث دې منلی او کفر دې دا و بیا د دې منهج نه واوړې دې قرآن او حدیث دې پرېښود اوس عذاب وسکه واما الذین ابیضت وجوههم دلته اوس هغه کسان چې مخونه به سپینېږي دي ته بشارت او زیری واما الذین ابیضت ور چې هغه کسان دي چې سپین بشي وجوههم د دې مخونه ففي رحمت الله نو دا به د الله تعالی په رحمت کې وي چې هغه جنت دی الله دې موږ ته نصیب کړي هم فيها خالدون دیو په هغې کې همیشه وي تلک آیات الله دې ته صدق الرسول وایي یعنې د دې دفع د اختلاف دپاره الله څوک را لېږلی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه درته د ایتونه لولئ نو راشئ که نه د اختلاف نه ځان وساتئ د الله دا کتاب او د دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ومنئ که نه چې د دې ذلت نه بچ شئ تلک آیات الله هدایتونه د الله دي نتلوها دا موږ لولو علیک پتا باندې زما نبي بالحق په حق سره وما الله نه دی الله یرید ظلما چې وغواړي ظلم کول للعالمین دپاره د عالمونو الله رب العالمین خو د ظلم اراده هم نه کوي وما الله یرید ظلما اراده نه کوي کول خو لا په ځای پرېږدي دې کې اشاره دې ته وکړه چې د مجرمانو مخونه الله توروي او عذاب له ورکوي دا ګوره ظلم نه دی د عین عدل دی مخونه تورول د مجرم د عین عدل دی ځکه قانون په دنیا کې هم دا دی چې داسې حکومت چې جرمونه کېږي او څوک چاته څه نه وایي لکه دې وخت کې لکه موبایل یې وتښتو سړی مړ کړو موټر سایکل یې ترې واخیست او د پاسې ومیشت او حکومت یې نه نیسي خلک څه وایي دا حکومت ډېر غلط حکومت دی خو چې کله هر مجرم نیسي سزا ورکوي تم خوشحاله زم خو هلکه اوس یې سم کار وکړه د الله قانون دا دی مجرم له سزا ورکول دا د الله عین عدل دی دا د رب العالمین کمال دی چې هغه وایي مجرم ورانه ګوره نه خلاصېږي ځکه دا ډېر عیب وي د هر هغه حکومت چې هغه مجرم پکې آزاد ګرځي هېڅ څه ورته نه وایي مجرم او غیر مجرم پکې یو شانته دي نه د الله په قانون کې دا نشته چې مجرم او غیر مجرم دي یو شان دي جدا کېږي وامتازوا اليوم ایها المجرمون قیامت کې به الله اعلان وکړي جدا شي شابه شابه دنیا کې خاص تاسو وبوسو کې وبو بوتللې دلته زما په دربار کې الله فرمایي زه چې اوس فیصله کوم کنه اوس به کې بوسو کې وبو بوتلل نه اوس به جدایي بالکل واضح ولله ما في السماوات وما في الارض د صدق الرسول نه بعد اوس بیان التوحید او دا آیت چې دی وما الله یرید ظلما د پاره علت دی متصرف الله رب العالمین دی کائنات ولله یو خاص د الله په اختیار کې لله کې د الله د پاره د ملک او عبدیت دی او د تصرف د پاره الله متصرف دی او غسر ملکیت دی دا غسر په اسمانونو کې ازمکه کې خاص د الله اختیار کې هغه څه دي چې په اسمانونو کې دي او ما فی الارض هغه چې په ځمکه کې دي و الی الله یو خاص د الله طرف ته ترجع الامور ورګرځېدې بشي ټول کارونه کنتم خیر امه دا مخکې ولتکم منکم هغه آیت سره متعلق دی او سلسلورم سره دې کې ترغیب دی دعوت ته دې کې خو اول مخاطب کنتم خیر امه سره صحابه مخاطب ایت خطاب دی اول بیا قیامت پورې چې څوک د هغوی تابعدار راځي د صحابه کرام رضی الله عنهم او دوی په منهج روان دي په قرآن او حدیث باندې
هغه ټول پکې مراد دي. الله وی تاسو ډیر غوره امت یې، غوره خلک یې. کنتم خیر امت، تاسو غوره امت یې، اخرجت للناس، راوخلې شوی د پاره د خلکو. اخرجت داعی بخکاری پټ بنئ، راوته وي اخرجت، ځان را میدان تکا دعوت وکا. للناس کې یعنی فائدہ خلکو ته رسي، للناس د پاره د فائدې د خلکو. داغه اهل حق دي، علما دي، داعیان دي چې د خلکو د فائدې لپاره راوخلې شوی دي، میدانونو تراوتی دي. تاسو یې غوره امت یې وي، غوره خلک. سبق کوي تأمرون، تاسو امر کوي بالمعروف بنیکو باندې، وتنهون او خلق به منی کوي عن المنکر د ګناونو نه، منکراتونه. وتؤمنون بالله، ایمان لري تاسو په الله باندې. دا صفات ځان کې پیدا کړئ. وتؤمنون بالله ولی ویل ځکه دعوت اسی کول او عقیده خراب نه، دا خو نه قبلې کنه. اسی نه چې ته ګوره وی چې زه امر بالمعروف کوم او نهی المنکر کوم او کې شرکونه لګي. چرته د باباګانو نظرونه او شکرانه خوري لګي، په کور کې د بچو ته او خزه ته تعویذونه او ککوړي پراته دي، په غاړو کې په خپو کې مزي پراته دي. ته څنګه امر بالمعروف او نهی المنکر کې؟ او یا باباګانو باندې ګرځي، یا په کوټګرو باندې ګرځي، په تعویذګرو باندې ګرځي. نه، امر بالمعروف نهی عن المنکر دا هغه چا دی چې ایمان بالله خو شته کنه، د الله توحید خو ایمان نه دی کنه. ځکه وې دا ګوره شرط دی وتؤمنون بالله، الله باندې وکلک ایمان او عقیده ساتي، توحید ځان له مضبوط کا. وتؤمنون بالله او بل پدې کې وتؤمنون بالله کې دا مراد دی چې ستاسو د زړه یقیني په نصرت الله، د الله په مدد باندې. الله به یقین ساتي چې زه دا دعوت کوم، الله ما سره مدد کوي. اوس الله رب العالمین په دې ځای کې ولو امن سره دعوت ورکه اهل کتاب ته. ګوره کله اهل کتاب ایمان راوړي دا هم په دې خیر امت کې داخل شي کنه، لکان خیر الله. هغه ته به دعوت ولو امنوا کچرته ایمان راوړي اهل الكتاب دې کتاب والا او ان کدی ایمان راوړي لکان خیر لهم، نقام قادا بغره د دې لپاره. اهل کتاب خباثات مخکې بیان کړو، صغی ته دعوت. مقصد دا دی کله اهل کتاب هم غواړي چې په دې خیر امت کې داخل شي، را دي شي ایمان دی راوړي کنه، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت دی ومني، نو دی فضیلت کې به داخل شي. اوس د اهل کتاب دوه ډلې الله فرمایي په دې کې څه کسان مؤمنان هم دي او اکثر پکې فاسقان، اکثر بدی برازي قرآن او حدیث کې ځای په ځای. منهم المؤمنون، بعض الذين مؤمنان دي. د دې ځنه د اهل کتاب تقسیم کوي دوه اقسام. د ار یو بل لسل صفات هغه ذکر کیږي. یو صفات خو دا شو المؤمنون والفاسقون په غټه سطح باندې. بعض الذين مؤمنان دي لکه عبد الله ابن سلام چراغ پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو. بعضی نور داسې اهل کتاب چې ایمانونه راوړو. اکثر پکې فاسقان دي، نه فرمان. لن يضروكم الا اذى. دلته اوس دی آیت کې د دینو احوال ذکر کړي او هغه صفات د فاسقینو تذکرہ پکې اول کړي. الفاسقون یو نه ورل نور پوره کړي، ټول بشي لس به باقی المؤمنون یو صفته مخکې ذکر شو او ورپسې لیسو سواء اندغه آیت کې با یو سل دیار لسم یو سل سوار لسم دغه دوه ایتونه کې با به د اهل کتاب نه نور ذکر کینو لس باغم شي د دوه په لس صفات ذکر کړي. اوس د فاسقانو صفات ذکر کړي. یو خو فسق شو الفاسقون سره. دویم دا د لن یضروکم دوی ضرر نشي درکولای تاسو ته الا اذا مگر ردی بدی بوي. دیبل ناکار صفت چې د اهل کتابو طریقه دا د دوی ردی بدی وي مسلمانانو پسې چې کوم دی غلطي خبرې کوي او دغه رنګ د تکلیف ورکول کوشش کوي. او بل د دوی بزدلی ذکر کوي. دریم وان یقاتلوکم او کچرته دوی جنگ کوي تاسو سره یولوکم الادبار راو بغرزي تاسو ته شاګانی فوج د جبن او بزدلی باندې. یولوکم الادبار ظهور و نو الادبار یل دک مقصد دی توهین دی. ثم لا ينصرون به بردی سره مدد نشي کېده.
مطلب دا کچرته دوی قتال کوي الله رب العالمین به تاسو غالب کوي او ټول تاریخ په دې گواه دی کلم چې په تاریخ کې جنگ شوی دی دوی سره اهلی کتاب سره مسلمانان په تعداد کې کم په وسایلو کې کم الله په غالب کړي دا خدای مسلمانان مېز کې غدارانی غداریو کې مسلمانان خراب دي چې دا غداران نه وکنه دې سره ټینګې دي نشي مسلمانانو هغه صلاح الدین ایوبی په دور کې ټول ورته راجمع شو صبر چې ټول اتحاد کړی ورته او ټول سرونه نیولې دا یو کس به موږ څنګه ختمه او سره د صلاح الدین ایوبی سره دنه دومره منافقان او دومره غداران زې په زې یو بل خبر اخله مسلمانانو کې بل خبر اخله دا روافض چې دی ورته کوم نقصانونه او رکاوټونه جوړ کړی دا صحابه او دشمنانو دی په هغه وخت کې د صلیبیانو مرګري شوی دی باندې وسم د صلاح الدین ایوبی نوم بدلږي دی باندې وسم چې دی کم چې د هغه وخت چت خلق دی ته د دې په مخ کې وای کنه محمد ابن قاسم ور راغلو سند فتح کړی دی ملتان پورې علاقې فتح کړی دی امخ کورج کړی دی او مردار پلیت دی په کراچۍ کې هغه دا ویل خو لوټیر او ته لوټیر آتا محمد بن قاسم او ته لوټیر آتا کله دا دوه ګنده نسل دی صحابه دشمنان چې چرته په تاریخ کې خې انسان تیر شوی دی اول صحابه دي د اسلام په تاریخ به روسو چې ار یو خې انسان تیر شوی دی به بس خبرې کوي او په غلطه لهجه به یادې ګنده لهجه دی عجب دا ده چې دا دونه ګنده لهجه باوجود ځان ته امن پسند یو جی مونږه او بل ته چې کوم دی دغه وای چې دا جوړ دغه دی سوته وای دا فرقه وارانه خبرې کوي ته چې کوم دی صحابه ته نعوذ بالله کافر وای او تا ته خلک سوي بیا تا ته ډیر خو مسلمان وای دا ته کومه توقع کې ته د نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو ته نعوذ بالله دا نسبتونه کوي تا ته ډیر خو نسبتونه خلک کوي دا څه غړي وړي نو چې په تاریخ کې خې انسان تیر شوی د مسلمانانو لپاره ښه کردار ادا کړی د دوی بدیش ولی د دوی مقاصد او رکاوټ جوړ شوی دی او دوی همیشه مسلمانانو ته ضرر رسولو والا خلک دي نه غواړي چې مسلمانانو ته فایده ورسیږي نو په هر زمانه کې چې څوک راغلي دي او هغه د اهل کتابو خلاف د مسلمانانو قوت جوړ شوی دی الله مسلمانانو له غلبه ورکړي دي ضربت عليهم الذله دا سلورم قباحت د دوی سلورم حال و احوال اوس نور ذکر کیږي دی درې مخ کې ذکر شو بداش ټول بلش سلورم دا ضربت عليهم الذله ټاپ شوی دی وهله شوی په دی باندې ذلت دا چې کله دعوت لور کړی شي اسلام ته او اسلام رانو نو جزیه به ور کوي ذلیل ژوند مته ری بس ټیک دی په مسلمانانو ورته امن او امان ور کوي د مال او جان او عزت او غیره ایادار چې په صورت د قتال کې غنیمت اخسته کیږي په قید کې راوسته کیږي او د يهودو هغه خسیس او ذلیل اخلاق او کردار دي دی باندې ذلت والے شوی دي دیو جن کدی سره حکومتونه او ارسم راشد ذلیل دي خلکو په سترګو کې الله ذلیل کړی اينما ثقفو کمزه کې چې دی مونږ لیکيږي دا به ذلیل الا بحبل من الله مگر دی به بچ کیږي د ذلت نه پر سید الله تعالی سره وحبل من الناس او پر سید طرف د خلقنا دې څه مطلب دی الا بحبل من الله معنا کچرته منګولې ولګي د الله پر سید نه به ذلت نه بچ یعنی کچرته دین ومني قران او حديث ومني اسلام تراشی به ذلت نه بچ وحبل من الناس نه مراد څه دی د خلق رسای باندې بچ کیږي هغه د اسلامي حکومت دی هغه سره به عهد الذمه واخلي چې بس مونږ دغه راکې امان راکې بول امان ورکی عقد الذمه سره چې کوم دی جزیه و په مقرر شنو دی د مال او د جان او غیره حفاظت با او ابرش خو جزیه به نه ساقطيږي ذلت به پی باقی وي دیم دا د حبل الله نه مراد دی اسلام او حبل من الناس نه مراد دی د صحابه کرام رضی الله عنهم په لار باندې تلل چې کله دوی راولګي اسلام راوړي د صحابه په لار روان شي نو بس به ذلت نه بچ کیږي د روح المعانی کې علامه علوسی رحم الله دا معنا کړی ده پینځم دا د وبا او دوی اختشوی به غضب من الله په غضب د طرف د الله نه د دې تفسیر مخکې بقره کې تیر شو شپږم دا د ضربت عليهم المسكنه او اهل شوی د په دی باندې خواري د زړه ام په ټاپه شوی ده خواري د زړه منه خوې وګې د يهوديان
اوسم چې وګوري کوم ملکون لکه چرته قرض ورکوي کنه دومره د سود شرطونه په وتړي چې هغه ته به ځان نشي خلاصولی. ذالک بانهم دا کوم سبب ذالک بانهم دا په دی وجه چې یقینا دوی چې دي کانو یکفرون بیاات الله. دلته ولا اسباب د غضب او د مسکنت ذکر کوي. دا غضب او مسکنت په دوی ول راغله دا په دی وجه چې یقینا دوی یکفرون بیاات الله دوی کفر کو پایتون د الله باندې. د الله ایتونه باندې کفر کول سبب دی د غضب او د غرنګ د مسکنه. اتم دا ويقتلون الانبياء او وجندي پیغمبران لره بغیر حق بغیر د حقنا. دا کانو دلانی داخل کفر بیایت الله به کو ويقتلون الانبياء وجل به پیغمبران بغیر حق بغیر د جرم شرعینا. ای بس جرم نو کړي حق به پینو او شهیدان کول به دا کاری ولی کو ځکه دي کې نور دو مرز دي نه هم ولسم عصيان او اعتداء. ذالک بما عصوا دا په دې سبب چې یقینا دوی نه فرمانه نه کولې په دې سبب چې دینه فرمانو د الله د حکمونو نه فرمانی کوله. وکانو يعتدون دوی د حد شریعت نه تجاوز کوونکی. عصيان دای چې د الله یو حکم راشي او نه مني. اعتداء دای چې هغه نه ورواوړي پولی کراس کې د په دین کې د ځان نه زیاته او اعتداء وکي. ليسوا سواء الله رب العالمین عدل ولا ذات پارچا کی چې خلکی په ټول باندې یو شان غز را نخ کولو چې ټول یو شان کړه نه بلکې چې کم پکې خدیات اوس جدا کوي. مخکې ویل منهم المؤمنون هغه اول صفت راځي کې مؤمنان هغه ایمان اول صفت نه ولا نور ذکر کوي د دوه ایتونه کې وس ځکه الله فرمایي ليسوا سواء ندي دوی برابر من اهل الكتاب بعض اهل الكتاب امه يودلدا قائمه د دویم صفت قائمه من مستقیمه سید روانه ده الله رب العالمین په دین باندې یا قائمه من العادله عدل ولا عدل ده په دین باندې کله کده دا سډله په دې کې شته چې کله کده په دین باندې دریم دا د یتلون آیات الله الولید وی د الله ایتونه انا الليل په اوقات د شپې کې د بل فضیلت د شپې د الله بندګۍ نه کې الله نه یریږي. او څلورم دا د وهم یسجدون او دوی سجده کوي الله رب العالمین ته. د الله ایتونه لوستل او رب ته سجده کول د خپل عبادت. د پنځم دا د یؤمنون بالله دی ایمان راوړي د الله په توحید باندې شپږم ول یوم الاخر او پر ورځ وروستنۍ باندې الله توحید منی قیامت منی. وم دا د یامرون او دی امر کوي بالمعروف په نیکو باندې اتم وینهون عن المنکر او خلق منع کوي د منکراتونه. نهم ويسارعون او دی کوشش کوي په الخيرات په نیکو کارونو کې. مسارعه ست ولیکي تقدیم الاهم فالاهم تا یو عجله ده ګره عجله ست ولیکيږي هغه تقدیم غیر الاهم دی چې غیر اهم کار مخکې کې تعدی کې غلطه تعدی کې لګي. او مسارعه دا خصيفت دی چې دی کې تقدیم الاهم وي اول کم اهم کار دی هغه ول مخکې کول به ور پسې اهم به ور پسې اهم. واولئک لسم صفت واولئک او دا کسان من الصالحین دا د کاملون کانون دي دا نیکان. وما يفعلوا من خير دا اوس ذکر کوي عظمت شان او بشارت د صفات والا د صفات دي. الله دې چار د خیر کار کوي زیر نه ضایع کوم. وما يفعلوا هغه چې کوي دوی من خیر سنیک کار فلن يكفروه نو داغه ناشکری بنشي کېده یعنی داغه د ثواب نه بدوی نشي محرومې ده اجر ورته ملاوي. والله الله چې دی علیم بالمتقین پوهه دی په متقیانو باندې. الله رب العالمین متقین بندگان پیژني چا کې تقوا ولا صفات. ان الذين تخویف اخروی ذکر کوي اصل کې دا چې کوم دی لیسو سواء سرا دو فریقین هغه ذکر کړه چې په دې کې ور دوه ډلې دي ټول برابر نه دي خر مشتا او بدن مشتا به داغه د یو تذکره خو وکړه منهم امه اوس د دویم فریق تذکره کوي د پاره د تقابل چا کافر دي.
هغه مخکې چې ته الفاسقون ویل یقینا هغه کسان چې کفر یې کړی دی لن تغني عنهم چرې به دفن کې د دوی نه اموالهم د دوی مالونه ولا اولادهم او نه د دوی اولاد من الله د الله د عذاب نه شیئا هیڅ شیئا کې اشاره قلت ته لږ عذاب هم نشي دفع کولی دوی د مال او اولاد په محبت کې دین پرېښی دی الله وایي دا دې په کار نه راځي واولئک او دا کسان اصحاب النار د اور والا دي هم فیها خالدون دیو په هغې کې همیشه یي مثل ما ينفقون جواب دې یو سوال چېرې دا کافرانو کله ښه کارونه هم کوي په ښو کارونو کې مالونه لګوي څنګه به دوی اور ته ځي جواب کوي الله رب العالمین دا د مفادات دنیوي او د اقتدار د حصول لپاره دوی دا کارونه کوي اخلاص خو غرض نه اوس هم دا غټ غټ کنټینر یو جهازونه براولي پلاني ملک تم دومره امداد ولېږلو دومره داسې فی سبیل الله را لېږي سه ستا د ملک نه چې دی ټیکسونو د سودونو په صورت کې په اربونو ډالر والی په اربونو او بیا د یو 2 کروڑو ډالر امداد راولېږي دا تا سره ښه وکړه که بدې وکړه بعضې خلک د دې په دې د لوټلو باندې هم نه پوهېږي قمقل خلک ډېر امداد یې راولېږه دا هم ډېر ښه خلک دی وایي ګوره امدادونه کوي کوم ملک ته وایي پلانې شی وړي کوم ملک ته پلانې سیز وړي دا د قمقل انسان هغه کن ذهني وي دماغ یې خراب وي الله فرمایي د دې دا انفاق دا خو تش د دنیا د مفاداتو دپاره دی د دنیا یو لوبه روانه کړې ده دا ارس د دې برباد دي په دې باندې اجر نه ورکو مثل ما ينفقون مثال دا هغه څه چې دوی خرج کوي په هذه الحیات الدنیا په دې ژوند دنیوي کې په دې ژوند دنیا کې منه لید دنیا د دنیا لپاره خرج کوي نو دا داسې د منه د آخرت په نیت نه کوي دا داسې د کمثل ریح پشان دی وسیلې د کې وسیلې راشي فيها صر پاغه کې یخ غلې وي یا سر سخت یخنۍ ته ملې کېږي فصل خرابي او سر په معنا د غلې مرضی دا رنګ په معنا د اور یا د ګرمي سیلې باندې مرضی ابن الانباری نه دا معنا نقل یو سیلې راوالو ته فيها صر پاغه کې یخ غلې دا یا پاغه کې اور دے گرما سیلے پکی چلیگی اصابت دا ورسیگی حرث قوم فصل دے قوم تا ظلمو چه ظلمے کڑے انفسهم پخپلو زانو نباندے فاہلکتو نو حلاک کی اغا فصل لراولا طول فصل ولا تباکی دا سیلے ورش طول فصل ختم کی دقشان دے کافر و عمالو صدقی طول برباد ذکر اللہ دا پارنی دی دا امدادونا اوس الله رب العالمین دی او شبهه رد کړي څوک به وایي چې دا خو په الله ظلم ونه کړ چې دې دونه ښه کارونه وکړه الله ورلار څه برباد کړه الله وایي نه الله په چا ظلم نه کوي دي په خپل ظالمان صرف دا یو ښه کار یې ګوري د دې غلط کردارونه دومره ډېر دي چې په دې کار اوس نه خلاصېږي دې کې چې کوم کفر دی دې کې کوم فساد دی دې کې کوم فسق دی وما ظلمهم الله ظلم نه کړي په دی باندې الله تعالی ولکن انفسهم یظلمون لیکن دی په خپل ځانونو باندې ظلمونه کوي یا ایها الذين امنوا هغه اصول کې پنځم اصل دلته دی وس دلته الله فرمای کافر چې دی دا په خپل راز د راز په امور کې ما شریکوي د ځان سره کفار ته برازونه نه وي کافر سره به د رازدارانه دوستانه نه کې د رازداري د مسلمانانو رازونه به کافرو ته نه وي چې سړی د کافرو جاسوس جوړ شي او د کافرو لپاره کار کوي مسلمانان په تباہ کوي او خرابوي دا کار وي مکوي ځکه کافر ستا خیر خوا نه جوړېږي یا ایها الذین آمنوا ایمان والا ولا تتخذوا بطانه منی سي تاسو رازدار دوست من دونکم چې سیوا تاسو نه دي څوک چې تاسو نه سیوا دي منه کافر اگر رازدار دوست منی سه په دې کې دام داخله دفتر سیکریټری به هم نه جوړه ابو موسی اشعری رضی الله عنه نه امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه خبر شو چې ځان د پاره یو منشي نیولې دی نصرانی دی هغه پس جواب ولېګلو ول حاضر شه چې حاضر شو دا ولې ول چې نور دوه نه سکار نه کوم رجستر سره دی لیکل کین ول اصلي معلومات خدای ستا ټول شی دا په لاس کې دی ته په لیکل کله کمپیوټر ته کې نه ولې دا ټول سره هغه مخې ته راځي کنه
او بل الله رب العالمین چې رازدار دوست به نه جوړي او تاسو جوړ کړي زموږ رازونه دغه تر افشا کی. دویم دا ده الله رب العالمین د ځان نه د قوم لري کړي دي او تیرا نږدې کې او الله ذلیل کړي او ته له عزت ورکړي د عزت په کورسای دي کې نه ولې دي شبا ماته کا ختمه کا بس هغه فورن لري کړو. یو مسلمان وګوره دې کار د پاره کا ولې دا کار کوي ځکه دا به نقصان رسي مسلمانانو ته. اوس د دې لپاره لس وجوهات ذکر کړي لس وجوهات. اول دا ده لا یعلونکم دوی کمه نه کوي خبالن په نقصان او فساد کې یعنی کده د وسبر شي دا تعالی د فائدې په نقصان درکې او فساد جوړي. دویم دا د ودو ما عنتم دوی خوخه هغه سیس چې تاسو په تکلیف کې اچي کم کار چې تاسو تکلیف او پریشانی جوړي تاسو وداسي مسائل جوړ کی په یو محکمه کې او په یو ځای کې کده د اختیارات ورکړه چې مسلمان ټول پریشان نه کی مسلې درته جوړي کی سازشونه کې دوی ډیر تیز دي کنه. الله رب العالمین چې چا پسې ون خلی او پریشانی شروع کړي سم ایکس ری ولا کوي. قران کریم د ایتونه د کاش کې چې په دې باندې دا مشران پوي شي په دې قران باندې او چاله چې سورته اخلاص نه ورزینو قران باندې څنګه پوي کوي باقي چې کافر په دې دغه پوي شي مرزونه باندې. دریم دا د قد بدت البغضاء یقینا خکار شوه د بغض من افواههم د دوی د خلونا بیانونه کله کله ور کوي خلین هغه د اسلام خلاف د مسلمانانو خلاف غلطي خبرې راوځي. الله فرمایي دا لاسکه سلورم مرض واورا سلورم علت د دې لپاره چې دې سره دوستانه نه د پکار هغه دا سلورم وما تخفي صدورهم هغه چې پټي د دوی سینې اکبر خو ډېر لوی دښمنی ده په خله خو کله کله راخکاره کی خبره هغه مرتبه نور چې ولې دې د سی ویل خلک په ځان سره پیږي او یاره وي خیال منه اخو چې خیال نه وي وي الله په دې ورته کې چې کوم خبره پرته د دښمنی اکبر ډېر لوی ده خلاص نه وي دوی ځکه دنه دښمنی ساتي. قد بینا لكم الآیات یقینا واضح کړی موږ تاسو لپاره آیات نه مراد دي نخي او نشانات د دوی د دشمنی. الله دې د دشمنی نخي مې ته بیان کړی ان کنتم تعقلون کای تاسو عقل لرونکي کتاسو ان کنتم تعقلون کتاسو د عقل نه کار اخلي کته عقل مند خو په پوي بشو چې عقل من نه واسي کدوی نو په سبب پوي شي. ها انتم اولئک تحبونهم اوس دلته ول نور علتونه ذکر کړي په دې آیت کې پنځم شپږم اوم اتم دا ذکر کیږي نه هم لسم ورپسې ذکر کیږي. ها انتم خبردار تاسو یې مؤمنانو سلور علتونه نور ذکر کیږي سلور مخکې ذکر شو خبردار تاسو ها انتم اولئک تحبونهم خبردار تاسو چې دغه خلک یې لکه سړی چا د فقر شي پرې د مړه ته خو دغه سړی دا ستا کار دی تاو الله رب العالمین هم دی ته ها انتم اولئک خبردار تاسو چې خلق تحبونهم تاسو مینا کوي د دوی سره ولا يحبونكم او غیمین نه کوي تاسو سره تو سره سي د محبت خبرې کې هغه در سره نه کوي یا په لکه تاسو سره بغض پروت دی. د پنځم علت شپږم دا ده وتؤمنون بالکتاب کله او تاسو ایمان وروړی په کتابونو ټولو باندې هغه ټول کتابونه نه مانی ستا قران غا نه مانی د الله په دې کتاب ایمان نه راوړي تاسو څنګه ملګری شي او خیر خوا بدی شي. د عقیدې اختلاف روان دی وسره ووم دا د وېدا لقوکم وکله چې دي تاسو سره مخامخ شي قالو نو وایي تاسو سره دوکې د پاره آمنا مونږ ایمان راوړی دی د دوکا یره چې دا تاسو دین دی ګور دا روزه دا څومره خسته میاشته کله کله دی اور رمضان کې بیانونه مور تا ډېر خپل عبادت ته ګور دي سره دا بدن سونه خشي او دا مسلمان به دوکه شي لکه دا زموږ اسلام سره دی د خبرې پکې کې زموږ اسلام بارک الله فرمایي دا خدای دوکه ده کنه چې تا ته مخامخ د خبرې کوي چې ته هغه دشمنی باندې پوي نشي ظاهر کې درته د ایمان خبرې کوي او دا دین اسلام هم ډېر خدین دی او دا ګوره کله به یو پروګرام جوړ کی په خپل دغه کې به جوړ کی راشي دلته یو قرآن مجلس جوړ کی زموږ خواته وي کله به داسې نور مجالس جوړي دا د دې لپاره چې ته د په دشمنی پوي نشي هغه شانته شوده در نه جوړ کی او شوده وسېږم دسي. اتم علت
واذا خلوا کله چې دوی ځان لشي عضو علیکم الانامل دوی چیچی چکونه لګي استاسو په ترقی باندې په دې ګوتو په سرونو باندې من الغیظ د غصینا. مطلب که مسلمانان ته یو ترقی ملاوي شي، مسلمانان ته یو فایده ملاوي شو یو ځای کې، نو دې د غصې د لاسه په دې ګوتو چکونه لګي، ځان لناستي میټینګونو کې په دې ګوتو چکونه لګي، دا چلونه کې چې تا ولې مسلمانان داسې ترقی کوي، ولې د مسلمانانو په فلانی ملک کې داسې د فائدې کار کیږي، مسلمانانو ته خیر رسیږي، دا بندول غواړي د دې باره کې څه پروګرام پکار دی. الله فرمایي هغه استاد په ترقی باندې په ګوتو چکونه لګي د قار د لاسه، ته څه خبره؟ نو قلت ورته ويموتوا بغيظكم مړه شي په دې خپل غصه باندې، الله په دې خپل غصه کې مردار کا. ان الله یقینا الله علیم بذات الصدور، پوهه دې پرازونو د سینو باندې، الله ته د زړونو رازونه معلوم دي. ان تمسسکم حسنه تسؤهم، نور دو علتونه ذکر کیږي، نهم او لسم. نهم دادا ان تمسسکم کو ورسیږي تاسو ته حسنه څه خوشالي تسؤهم نو خفقې دوی لرا، مسلمانانو ته د خیر یو خبر را ورسیږي، خوشالي ورته ملاوي شي، د مسلمانانو د فیدی یو کار وشي، دوی په ډېر خپش دا خو نشو د شنو په کار. او لسم دا د وین تصبکم او کو ورسیږي تاسو ته سیئه څه تکلیف او پریشانی یفرحوا بها نو دی خوشاله نه کوي پاغي باندې، ستا په تکلیف هغه جشن مناوي، خوشاله نه کوي، یو بل پټ پټ مبارکي نه ور کوي، وي سم کارو شوی پرې د جا مسلمانان داسې په تکلیف کې وي. خنو دا دونه خطرناک دشمن دی چې الله رب العالمین مقتدا لس علتونه ذکر کړه، دغه شان لس په سورۃ مائده کې مرাজি. التم الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا، ایمان الله لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، يهود او نصارا سره دوستي نه مکوئ. التم امر لس علتونه ذکر کړي، قران کې ځکه نور زینو کې مرাজি. نو موږ بس کو وس علاج دو کارونه، صبر تقوا، وان تصبروا وتتقوا. صبر دا په خپل دین باندې کلک شه، د دین خلاف مکه، کوم اصول چې د قران او حدیث ذکر کړی دي په دې کلک وسه. وتتقوا ځان د الله د نافرمانی نه بچ کړي، تقوا په ځان کې راولئ، د الله رب العالمین اوامر پوره کړئ، د نواهیو نه ځان وساتئ، نو لا یضرکم کیدهم شیئا. څنګه چې عمر رضی الله عنه تقوا وکړه کنه، دی وخت دقه تقوا و چې ابو موسی اشعری ته لري کدا سره دې ته تقوا وای، د الله امر پوره کنه چې الله ودا ځان ته مرانې ذکر او تارا نږدې کړی دی. الله رب العالمین رازدار ته مو جوړ او تا جوړ کړی دی، دا کارونه وکي، الله رب العالمین هم د دې ضرر نه بچ کی. وان تصبروا که صبر کوي وتتقوا ځان بچ کړئ د الله د نافرمانی نه، لا یضرکم کیدهم ضرر بدر نه کی تاسو تر دوی کیدونه او مکرونه شی انیس به دې ضرر نشي درکوله. ان الله یقینا الله بما يعملون فعملون جداخله کی کوي محیط راګرون کې دي. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. دې دې نو اوس مونږ دې صورت کې دویمه موضوع چلیږي، هغه غزوه د احد چې کوم شوی و دا غي سره متعلق موضوع هغه بیانېږي، او بل پاغي کې چې کوم هزیمت راغلو دا غي تذکرہ الله رب العالمین کوي، وجوهات به ذکر کوي چې دا هزیمت ولې راغو، کټلې شوی جنگو د مسلمانانو، او پای کې یو دم دوی د تکلیف سره مخامخ شو، هغه وجوهات به ذکر کوي. دا به شروع کیږي د یو سلوي آیت نه به تفصیلی شروع کوي. دلته ورله اوس مقدمه غوندګي دي، دلته مقصد د مخکې مضمون سره یو ربط غدا دی چې ګوره مخکې ویلې د کافر باندې اعتماد مکوه، رازدار م جوړوه. دلته الله رب العالمین فرمایي چې ګوره کله د اصولو تابعداري وشي، د شریعت د اصول د مخکې چې وین تصبروا وتتقوا، نو که تاسو لګم یې الله مدد در سره کوي لکه بدر کې، خو چې کله اصول مات شي پابندي ونه شي کنه بیا که ډېره مې نو شکست به خورئ. اوس دلته الله رب العالمین تذکره کوي چې احد کې فتح ولې ونه شوه، ځکه چې د اصولو پابندي ونه شوه. نبي علیه السلام ویل دې ځای نه مخ وځېږئ، 50 کسانو ته یې چې ویل، وروستو راځي انشاءالله
چې هغه حکم مات شو د امیر خبره مونږ نه منله کوم چې په نبی علیہ السلام مقرر کړو د نبی علیہ السلام حکم مات شو اگر چې وی خنیتو خالتا د نبی علیہ السلام اډر خلانو راغله نو الله رب العالمین تکلیف ورکړه دا الله دنیا ته خودله یو قسم د زموږ د امت تربیت په کاو چې ګور کله د نبی حکم ماتيږي نبي فتح هغه په هزیمت باندې بدلیږي تکلیف ملاويږي وإذ غدوت او په وخت چې ته په سار وخت وتلې من اهلک د خپل اهلنا تبوئ المؤمنین تا تیار ول د مؤمنانو د پاره مقاعد زین د ناستینی مورچی للقتال د پاره د جنگ للقتال نه صفوف القتال نبی علیہ السلام جوړول ترتیب جوړو ګروپونه تقسیمول مورچی برابرول سوال دلته دا دی چې سیرت کله وګوره او حدیث وګوره کې خدا دې چې نبی علیہ السلام ماسپخین نه بعد وته توحد خواته اچھا کوم لار باندې تر اوسه بینه روډ دی مونږ یو کال دا شیخ عبد البصیر صاحب زمونږه دا التو جامع اسلامیه کې ټوله نقشه غ ترتیب ای مطابق مته ټوله د بدر د احد واقع وای نبی مونږ ویلې واغه وخت کې هغه ټیم زما خل شیر شوی مو هغه هم شیر کړی و سنور مرګ نبی مونږ هغه یو ځای چې کوم ځای نه نبی علیہ السلام روان شه کوم ځای کې دمو شو کوم ځای کې هغه الکان نوجوانان واپس کړ کوم عمرو اټول زینه تر د اخیری پوری د وحده پوری تلیو نو چې کله سیرت ته وګوره حدیث کې خدای چې ماسپخین نبی علیہ السلام روات کور ته لاړو بس پټکی ور تور وروت دلته څنګه ویل غدا او ته سار کې تروت اصل کې تطبیق دا دی د قران دی او د حدیث په مابین کې نبی صلی الله علیه وسلم د کور نه سحر راوته دلته کور من اهل کوي د سينوي چې من المدینه یا من المسجد النبوي دا خو نه وای من اهل کوي د اهلنا نبی علیہ السلام سار روته مشوره روانه و سار نه روانه و قران دغه حالت ذکر کوي بیا چې لخر روان شو نه الته حدیث کې کوم ځای د لخر روانګي ذکر کوي یا ماسپخین نه بعد وشو نور نبی علیہ السلام راوته د سار نه دی سار نه راوته هم دی مشوره باندې څه ترتیب وکاو دا لخر د مشرکانو چې راځي مونږ بارو روزو مقابله وکړو کنه په مدینه کې دنه په دې آبادی کې پاتې شو مقابله وکړو منافقانو دا ویل چې یاره هم دلته وایو او نور مؤمنانو دا چې نه بارزو هغه حالت دلته ذکر کیږي د خپل اهل نه دراوه ټوټه هغه کې چې سار کې تروت د خپل اهل نه تبوئ المؤمنین دا به غرستنه حال لې چې رستو به نبی علیہ السلام تر رسیدلې نو الته به مؤمنانو ته ترتیبونه جوړول مقاعد للقتال زین د ناس ته مورچې د پاره د قتال او پای کې عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه چو هغه جبل رومات باندې مقرر کړو د دې کوم چې لوی غر دی د احد د دې سره د خوابل وړو کې غونډه غر دی ډېرې غونډه ده وګوره د نبی صلی الله علیه وسلم یو ناشنا بصیرت دی په هر امور کې الله رب العالمین مهارت ورکړی دی وسه پوری کافر د احد د نقشې متعلق د نبی صلی الله علیه وسلم دا دغه چې ګوري کافر هم ګوري سټډي کوي دا بصیرت هغه ورته حیرانیږي چې څنګه ویک پوینټ باندې نظر دی د نبی علیہ السلام او کم ځای چې نبی علیہ السلام یاد کړی ګور دې ځای نه خطر ده او مقه ځای نه کاروانم شو چې مرګرو خلاف وکړل والله الله چې سميع عليم هر سوري پوهه دې پر سبانه اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما اوس دلته الله رب العالمین فرمایي دا واکه چې تاسو تللی کنه یو دوه ډلې وي د مؤمنانو قصد یو کړلو چې کمزوري اختیار کړي الله ولا همت ورکړه دا کمزوري ولی اختیار کړه بزړه کې دا کمزوري راتله دا د عبد الله ابن ابي د منافقت د لاس هغه پروپاګاندا شروع کړه ځکه مو سر روان شوی دی کنه بیا پاغه لار کې چې کافر مخامخ خولي د لخر د کافر ښکارش دی ځکه ته د خپل کسان نه واپس کړي کسان ته واپس کړي دې د پاره چې کافر ته وخی چې تکړه شي مونږ تلاړو او مسلمانان پړل کې یو تکلیف او پریشانی د شو کې تانه مرګري زی خو سړی خپکیږي یعنی انسان خو دنیا خو دارو الاسباب دا ظلم دی انسان کړو عبد الله ابن ابي نو دوه ډلې دي یو بنو حارثه بل بنو سلمہ بنو حارثه د اوس بنو سلمہ د انصار د خزرج قبيله سره تعلق ساتي د دې په ځل کې هم د شلک د غراغه چې دا موږ لګ یو موږ بسم چلو بیرته الله ولا زړه کلک کړل
غیر اختیاری طور دا راځي پزړه کې، غیر اختیاری دا پزړه کې تیریږي د حال. اذ هم الطائفتان په وخت کې چې قص کړو دوه ډلو منکم تاسونا، چې یو بنو حارثه د اوس قبیله، بنو سلمہ قبیله د خزرج قبیله، ان تفشلا چې کمزوري اختیار کی دا دوانه، والله الله چې دی ولیهما همت ورکون کې ودی دوانو ته، الله ردی ولیو یعنی الله مدد کو همت ورک. وعلى الله خاص الله باندې فليتوکل المؤمنون، ځان دی اوس پاری مؤمنان دی په الله توکل کی. ولقد نصركم الله ببدر، دفد وهم چیرې دی احد کې دا فتح ول ملاوانه شوله. جواب دا دی دا د دې د وجنا په بدر کې الله فتح ورکړي د مسلمانانو ته چې الته د امر خلاف نه دی شوی، او دغه چې کوم دا احد کې الته امر خلاف شو، هغه 50 کسان چې کوم نبی عليه السلام مقرر کړي. ولقد نصركم الله، یقینا مدد کړو تاسو سره الله به بدر په بدر کې، وانتم ذل او حال دار تاسو لګوي، ذل په معنا د قلیل راځي، لګوي تاسو. اذ تقول للمؤمنين الن يكفيكم ان يمدكم ربكم ب3000 من الملائكه منزلين. اوس دلته الله رب العالمین یو خبر ذکر کوي، په بدر کې کافر دا ویلو چې زمونږه مدد د پاره کسان روان دي، نور 2000 قافله را روانه ده، سورې انفال کې برازي دمکینه ورکولې. نو الله را تسلی د پاره د ایتونه نازل کړ، کدوی چرتا کسان راو غواړي نور ډلې او لخرې ول راشي، الله عز بدري زره ملائک را نازل کم، م پریشان کېږي. صحابه زړه ډاډه کول. اذ تقول للمؤمنین، پاو کې نبی چې تا مؤمنانو تداویل، للمؤمنین دلیل په دې چې صحابه کرام رضی الله عنهم ټول مؤمنان دي، څوک چې صحابه د ایمان نه منکر دي، دا د قران کریم نه منکر دي. اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم، د بازي دا آیت بازو دغه لګولې د وحد واقع سره لګولې. سید د محققین مفسرین اجداد غزوه بدر سره متعلق نه، لکه مخکې ایتم د بدر بارکو هغه وخت چې تا مؤمنانو ته ویل الن یکفیکم، یا کافی نه د تاسو د پاره یمدکم چې مدد وو کی تاسو سره ربکم تاسو رب 3000 من الملائکه، پدری زرا ملائکو سره منزلین چې را کوز کړی شوی وای د بارانه الله به راولي. ځکه کورز ابن جابر الفهری هغه دا پراپیګاندا کړی و چیرې زه لښکر در لېږم، او د مشرکان ویل دغه طرف نه لښکر را روان دي، نو الله دا تسلی راولېږي. بلا ان تصبروا، بلا ولنا الله وی ان تصبروا که تاسو صبر وکئ، وتتقوا تاسو تقوا اختیار کئ. صبر تقوا ډیر راځي، د مدد د پاره دا دوه اسباب ډیر ضروری دي. وياتوکم وراشدا کافر تاسو ته من فورهم په خپل جوش او غضب کې، فور ته ځکه وای چې ډیر قوت ښکار کی، زور ښکار کی. هاذا چې دغه دی په خپل دغه غضب کې راشي. یمددکم ربکم، مدد بکئی تاسو سره تاسو رب 5000 په 500 من الملائکه ملائکه سره مسومین چې نخې لګون کې به د جنگ. مشرکین دا مشوره کړې و چې دا دغه چې کوم دی دا کورز ابن جابر الفهری دا بول 3000 لخر را لېږي، دا هغه تذکرې مخکې به 3000 مخکې کې ویل، به ویل چې نه به د 15000 لخرو تذکره وکړه چې نه ډیر را لېږي 15000 لخر، نو الله یې زب 15000 ملائک را ولېګم کنه، زب ملائک را ولېګم. او مسومین نخې به لګولې د جنگي آلات او اسباب وسره او راضی به. وما جعله الله الا بشرا، جواب دې یو سوال کې دې شي دا غلبه او مدد به دې ملائکه کړی، الله نه ملائک صرف د ظاهری ستاسو د اطمینان او تسلی د پاره زرا لېګم، مدد ورکون کې الله دې غلبه دا غره طرف نه. وما جعله الله، جعله کې د ها ضمیر راجع د انزال الملائکه، وما جعله الله نه دې ګرځولې الله دار علی ګل د ملائکه الا بشرا، مگر دا یو زیره دې لکم تاسو د پاره. بشرا دا ظاهری صفت دې، ظاهری خوشحالي برای شي تاسو په مخونو کې.
دویم باطینی صفت ولې تطمئن قلوبکم به او د پاره دی چې مطمئن بشي کلک بشي تاسو زړونه په دې سره الله رب العالمین با تاسو زړونه په دې مطمئن کی چې دا نزول د ملائکه وشي وسوي ومن نصر الا من عند الله غرا د نصرت او د غلبې نسبت په ملائکه ته نه کې الله ته وکي ومن نصر او د غلبه او فتح الا من عند الله مگر د الله تر طرف نه ده العزيز الحكيم چې زور او حکمت والا دی ليقطع دا مخکي نصركم الله سره متعلق دی یا دا ومن نصر الا من عند الله سره متعلق دی بعض وی یمددکم سره متعلق دی الله واستاسو مدد کوي مدد الله ولیکي ليقطع د پاره دی چې کټ کی الله تعالی طرفا یو ټوکړه من الذين كفروا د کافرانو نه قطع دي ته لیکي چې کافرانو الله مردار کی الله به یو ټوکړه د دوی نه کټ کی کنه استاس بلا سن باندې او یکبتهم یا الله تعالی دوی ذلیل کی ځکه په بدر کې الله رب العالمین دوی او یا غټ غټ سرداران د مشرکانو دا مردار شو غټ غټ خلک پکې لاړ ابو جالم پکې لاړ او دا سي غټ غټ پکې لاړ ځکه الله فرمایي الله به دوی ذلیل کی فینقلبوا خائبین دوی به وګرځي واپس ذلیلان او نامرادا خیبسته ولیکي هغه محرومی او هغه نا امیدي چې انسان نا امید او محروم شي پس د دینه چې ډیره غټه توقع امید کړي مطلب تا د یو غټ کار امید او توقع کړي په یو غټ امید را روانه او غار سدي خاورش اومدا سره روان شي محروم او نا امید ته خایبین وي ليس لك من الامر شيء ويتوب عليهم وسوي کې دې شي دا غلبه بګینی پیغمبر کړی وي نه د پیغمبر په کې اختیار نشته بعض ودایت لګیږي دغه سره د احد د غزوې سره چې په احد کې نبی صلی الله علیه وسلم خیره وکړه بعضی کافر او تعالی ورته فرمایل نشته دیتا لره اختیار پدې کې به بعضی کسان باندې الله مهرباني وکي ایمان براوړي او بعض له الله عذاب ورکي چې کوم ایمان رانه هم د سیو شو نبی علیہ السلام خیره کوله الله رب العالمین په کې سره دي چې ته خیره نبی علیہ السلام وکړه الله فرمایل هم دې کې به بعضی کسان ستا مرګري کوم د سیو رسته به ایمانونه راوړه لکه عمرو بن العاص څومره غټ کمانډر د اسلام ته جوړ مصر هغه به فتح کړی او دغه رنګ خالد بن ولید دغه رنګ نور مشرکان لکه عکرمه وګوره ابو سفیان وګوره هر غټ دشمنانو په دې وخت ارستو به ایمان تراغلی ليس لك نشتر استاد پارا من الامر دې اختیار نشئ کم سیز او يتوب عليهم او پمانه د حتا یا پمانه د الا ان تر دې پورې يتوب عليهم چې الله به مهرباني وکي په دې باندې ایمان ته راوړي او يعذبهم یا به الله دوی له عذاب ورکي کې ایمان ترانه شي کم چې په ایمان ترانه الله عذاب ورکي فإنهم ظالمون پس یقینا دوی دي ظالمان دا کافران نبی په کې رستو ایمان ډیرو راوړل او کوم چې ایمان رانوړ الله پاک رستو جنگونه کې به ختم کړ مردار شو ولله ما فی السماوات و ما فی الارض مسله توحید ذکر کوي علت دې مخ کې درې ایتونه د پاره دا کارونه الله رب العالمین کوي ځکه اختیارات ټول غسر دي ولله خاص د الله اختیار کې هغه سدي چې په اسمانونو کې دی هغه چې په ځمکه کې دی یغفر بخنه کوي الله لمن یشاء او چاته چې غواړي او يعذب من یشاء او عذاب ورکړي الله چاته چې غواړي والله والله بخنه کوونکی رحم والا دی یا ایها الذین آمنوا مخکې چون کې د نصرت تذکره وشوه نو دلته الله فرمایي ګوره د دې نصرت حصول به کله کېږي چې کله د آدابو پابندي وشي اول ادب دا دی چې ګوره ځان به د سود نه ساتئ دې سره د الله مدد ګوره کټ کېږي بې د الله مدد نه راځي نو دلته الله رب العالمین هغه ادب ذکر کوي چې ګوره د سود کاتو نه ځان وساتئ د الله نه ویریږئ الله به کامیابي درکړي یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو دی آیت کې دوا اخلاق دی یو منع عن الربا او دویم تقوا الله رب العالمین لا تاكلوا الربا واتقوا الله دا دوه خبرې
اے ایمان والا ولا تاكلوا الربا مخری تاسو سود لرا اضعافا مضاعفا دوچن په دوچن دی باندې اضعافا مضاعفا اضعافا قید د مزید قباحت د پاره ولګو کني سود خویم دی ته چې بس په چندون باندې خسته کېږي اضعافا بسبب الاموال مضاعفه بسبب الاجل د مالونو په وجبانی او په وجه د نیټه باندې پیسې په خلکو ډیرول بل لا وتقوا الله دي ته ویل کېږي د حرص د نفس علاج سود خلک ولې کوي نفس یې وګي دي حرص پکې دي الله وی تقوا ځان کرا ولا مړه دا حرص دي شروع کړي ځان نه دي حریص شروع کړي دنیا پسې وګي لیونه شوی واتقوا الله ويرګي د الله نه لعلكم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ واتقوا النار التي تخويف اخروی دې واتقوا النار التي يوزان بچ کې دا اور نه عدت چې تیار کړی شوی دی للکافرین د لپاره د کافرانو دا خو د کافرو عادت دی چې هغه سودی کاته کوي نو دریم امر او دریم اخلاق د پاره د دفع د هزیمت یعنی دا اخلاق چې د اختیار کې شکست نه بچ کېږي واطيعوا الله او خبر من اذا الله تعالی تعدى الله وكي والرسول او رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم ترحمون دې د پاره چې تاسو باندې رحم وکړئ شي معلومه شو په صحیح منهج چلیدل قران او حدیث باندې دا سبب دی د حصول د رحمت د الله وسارعوا الى مغفرة امر بالطاعت نه بعد اوس امر بالمسارعه تاجی وکي تاسو د الله مغفرت ته او بخنه ته ورمخکې شي او جنت طرف وسارعوا او تاسو جلتی وکي الى مغفرة بخنه ته من ربكم تاسو د رب د طرفنا اسباب د مغفرت اختیار کړئ چې الله رته بخنه وکي په دې کې به علماء ډېر اقوال ذکر کړي دي عثمان رضی الله عنه دې مراد د اخلاص په ځان کې پیدا کړي دا مغفرت دی سبب د مغفرت هر عمل کې اخلاص وکړي الله به مبخ علی رضی الله عنه فرمایي اداء الفرائض مغفرت اسباب دي چې فرایض پابندي وکړي ادا کوي دا څنګه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي اسلام قبول کړي او د اسلام په احکام او عمل کوي دا مغفرت دی انس رضی الله عنه روایت او مکحول تابعی رحمه الله هغه صلاه الجماعه مع التكبيره الاولى د جماعت د منځ پابندي وکړي دا سبب د مغفرت دی اکرم رحمه الله فرمایي توبه الله تډیرو با سیدا سبب د مغفرت دی سعید ابن جبیر رحمت الله علیه فرمایي طاعت کوي د الله او رسول ځکه مخکې کې طاعت ذکر شو دا سبب د مغفرت دی مناسبت مخکې سره دی دا شنور ډیر اقوال دی بده کې دا مغفرت اسباب خو ډیر دي قران او حدیث کې چې راجمه کې د تادیو کې د الله بخنیتا وجنتنا وجنت طرف ته تادیو کې عرضها السماوات چپلنواله دغه اسمانونه دی والارض وزمکا اعدت للمتقین دا تیار کړی شوی د پاره د متقینو ګور دا پلنواله ول صرف ذکر کړو غدواله هغه نه دی ذکر کړی او د په طریقه د مثال سره ذکر کړی ځکه د انسان په علم او مشاهده کې د اسمان او زمکه نه غټ شي شته نه چې الله غ ذکر کوي الله وی د اسمانونو وو وانه چې بیل بیل وغوړي او د ازمکه سره بیل بیل وغوړي دون صرف د جنت پلنواله دی د دې په اندازه د دې نه زیات به خو دون له اندازه ته په کې سوچ کوو دا سونه فراخه چوغدواله به سمره اوس پورې د دنیا اخیری سر چا معلوم نه نو دا دغه جنت د پاره تادی وک چې دا تیار کړی شوی د وعدت للمتقین متقین د پاره الذين سرا تقسیم د متقین دو قسمه یو اعلى او بلدنا الذين اذا متقین وكسان ينفقون في السراء دي کې دي سلور صفات پدېت هغه اعلى متقین دغه سلور صفات الذين اذا متقین وكسان ينفقون چې دوی خرج کوي خپل مالونه في السراء په حالت د خوشحالي کې او ضراء او په حالت د تکلیف کې خوشاله حالت دی او کړه تکلیف حالت دی مال لګي خوشحالي دي که خفګان فی السراء والضراء دوی مصداق ده کچرتا رزق فراخ دی او که رزق
تنگ دی معنی کاروبار کمزور دی هم د الله په دین باندې او دا رنګ د ضرورت په ځای کې مال لګي د خپل وس مطابق لګي فی السراء والضراء بل معنی دا فی الصحه والمرض کدی په صحت حالت کې دی او په بیماری حالت کې دی دویم دا د والکاظمین الغیظ او دوی خړون کې دي د خپل غصې کظم څه ته ویل کېږي انسان راولګي د مشک داخله بند کی د مشک داخله بند کی او هغه ډکی او داخله ول بند کی نه خو تو یو غواړي کنه اخو چې زوبز توی کوم مشک دا غواړي په ټول داخله بند کی په زور په کې او به ساره کی نو کظم الغیظ دي ته ویل کېږي چې تعالی خقار درځي او چې بڑاس او باسه موزان کی سار کې بس کنټرول دی باندې الله ډېر غټ اجر ورکړي دیو جن نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چا چې خپل غصه کنټرول کړل سره د دې چې نافذ کولای شي یعنی چاته چې غصه د دل سزا مور کولای شي ذلیل کولای شي هر قسم او د الله لپاره خپل غصه کنټرول کړل د قیامت پر ورځ به الله رب العالمین ورته وي خسته حوري به تو درې بدی کې کمای واخو خدا خسته سترګو والا وای خلشابه دا ستاغه د غصې د کنټرول په وجه باندې چې مسلمان او یو مؤمن تا په خپل غصه نافذ کولای شو هغه د ذلیل کولای شو خدای الله لپاره زما د رضا لپاره ایستا غصه تیر کړل والکاظمین الغیظ دریم دا د والعافین عن الناس او معافی کون کی دی خلقو ته سلورم دا والله الله چې يحب المحسنین مینه کې د خیسته عمل کون کو سره چې په اخلاص عمل کوي محسن چې صفت د احسان پکې ده هر عمل کې د شي غنی له قضا الله ته ګورم دا اعلی درجه د احسان او کدا نه الله ما ته ګوري دلته مفسرین واقع نقل کړي ده علی ابن حسین رضی الله عنه چې وینځي وی خدمت کو او په دې دوران کې دا هغه د لاس نه کوزرا خطا شو به او تدا کولی دا د سپ دوران کې او دې په زخمی شو په سر باندې رو ورزیدا نو په دې کې چې دې غوسه ناغه ورته اتکړه قرآن ورته یادو قرآن په کډې رفیدی دي کنه هغه ورته ویلې قال الله تعالی والکاظمین الغیظ الله قرآن کې فرمایي چې غوسه خورون کې دي مؤمنان تقوادار خلق خدا صفت ده بس هغه غوسه ونه کړل نو به ورته هغه نه والعافین عن الناس مطلب دا چې په خلم وای غني زما معاف کړل هغه ورته ایزه بس معاف میکړل نو بیا ورسته الله فرمایي والله يحب المحسنين هغه زما آزاد کړل وای عمل یې وکړل احسان اوس دار چې آزاد میکا والذین اذا فعلوا فاحشه دا د متقین دویم قسم نه د دې درې صفات الله فرمایي دا متقین دي خو کله کله تسنا فرمانی او ګناوش خو زر الله را یاد کی او بخنو د الله نه غواړي کمال دا دی ګوره موږ تاسو ټول ګناهګارانی او چې کله تا ته د ګنا نه بعد الله را یادې دا یو تقوا ده ګناه د نو شو انسان د موږ ټول کمزوري ګناه را نو شي کله چې کم دی کنځلي وکړو کله چې ورانه خبر وکړو دا کیږي موږ ټول نه بس یو د الله رايت کې بخنه د الله نه غواړي یا الله بخنه نه غواړي الله فرمایي زه بخم دا کسان دا متقین دي ګور زوریات شو مزر ګناه وکړه خو ضروريات شو والذین او دا کسان اذا فعلوا فاحشه کله چې وکي دی یو ګناه فاحشین مراد د ښکارا ګناه هر قسم ګناه ته شامل نه بعض وی دین مراد دي کبائر الذنوب یا فحش حرکت دی او یا دی فحش خبر وکړه او ظلموا انفسهم یا ظلم کړي په خپل ځانونو باندې بل ګناه وکړه نو ذکر الله زر الله رایات در دې خسته صفات ګناه ته وشون الله رایات کړو لکه صحابه کرام رضی الله عنهم واقعات راځي کنه کله به ګناه وشول فورا نبی علیہ السلام راغی د الله نبی مازان هلاک کړي دا سوده تقوا وکړه چخکاره به خپل حل ویلو پسله به نه زیدل بوج بوته چې ګناه در باندې بوج شو او زر درته الله رایات شد اس د دې دلیل لچتا کی تقوا ده ذکر الله الله رایات نبی دینه بعد سکی بخنه الله نه شروع کی توبه او استغفار دویم دا فاستغفروا پس دوی بخنه غواړي له ذنوبهم د پاره د خپل ګناونو بخنه طلب کی د الله رب العالمین ذکر ومن یغفر الذنوب او سوک دی چې بخنه کوي د ګناونو الا الله سوا د الله نه د الله نه سوا بل څوک نشته چې بخنه وکي
رد دې په نسوارو باندې غوي اختیار د توبې عیسی علی السلام له ورکړې خپل پادریانو پوپلا ایله دویزي وې دا موږ له ګناه بخي وای او عیسی علی السلام زموږ په پانسی ورکړې دا وې زموږ ټول ګناہوں کفاره ادا کړې الله وینا نه ګناہوں الله بخي بل دارج ګناه بکې یو څوک پانسی بل څوک خریدا کم قانون درېندا دا ولم یسروا او دوی نکله کیږي دا متقین نکله کیږي علامه فعلوا پاغه ګناه باندې چې دوی کړي خپل ګناه کله کوالی نه همیشواله نه کوي اصرار دي ته لیکيږي علی الذنب چې ته مسلسل کې او پروا هم نه ته الله را یادېږي نه توبه را یادېږي نه آخرت الله دوی دا کار نه کوي خپل ګناه همیشه نه پاتې کیږي مداومت پې نه کوي وهم يعلمون دوی پوهیږي چې دا ګناه ده پوهیږي چې دا زنا فرمانی کوم ځان پوهیش دغه رنګ وهم يعلمون دوی پوهیږي چې الله تعالی زما توبه قبلې الله ته توبه وباسي اولئک دا کسان بشارت اخرویه د مخکنو دوانو قسمه متقینو لپاره اولئک دا کسان چې دي جزاؤهم بخنه بدله د دوی چې د مغفرتون بخنه ده من ربهم د دوی د رب د طرفنا وجناتنا وجنتنا دي چې بهيږي بلاندې دونو بنگلو دا غینه نهرونه مې شوي پاغې کې و نعم اجر العاملین او څه خسته اجر دې د پاره د داسې عمل کوونکو عاملین نه مراد دي دا اعمال چې د مخ کې ذکر شو په صفات د متقینو کې عاملین کی اشاره دیتا هم ده چې ګوره په نیک عمل کې وزن باندې مشقت برداشت کې عمل بکې وسم دا ویزه کې لیکل عامل سعودي زیادو بیت زیاده شی عامل یعنی مزدور دې کار وکړي کنه ځان مستړی کې خپل به وباس نه الله تم عملو کنه د خدان ستړی کوه زما د پر دا مونږ دې دا د شپې قیام الليل دا چې کوم دې درس تناسته وس تلاوت کې ذکر کې دا چې کوم دې صدقه دا عمره دا حج دې دا جهادونه دي او دا چې کوم دې روزه نیولې دا ټول عبادت دي وزن ستړی کې د الله په بندګۍ کې الله رب العالمین خستا اجر ورکړي قد خلت من قبلكم اوس الله رب العالمین صفات المتقین معنی بشارت ذکر کړو اوس تخویف د دنیا ذکر کوي مکذبین ہوتا دا ردی د پاره چې د دې صفاتونو غرزانو ساتي قد خلت یقینا تیر شوی دی من قبلكم استاسو نمخ کې سننون ډلې سننون مراد دی واقعات دی اصل کې د مختلفو ډلو سنن مراد دی واقعات سنن الهلاك وانواع المؤاخذات تی مراد دی سنن الله فرمایي یقینا تیر شوی استاسو نمخ کې سننن منګن واقعات د عبرت او د هلاکت د قومونو فسیرو پسو ګرځي سیر په دوه قسمه ده یو د سیر بل اقدام په قدمونو ګرځي داغي غلاقي وګور الله څنګه تبا کړ څنګه عذاب پر راغې الکه دی باندې ډیر پیسې لګي هر سړی خواغزه ته نشیت نو دویم د سیر بالمطالعه مطالعه وکړه قران کې وګوره تاریخ کې وګوره دې تم سیر ویل کا ته چې لاړې غزه ته مزل دیو پسو ګرځي پزمکه کې فنظرون وګوره په نظر د عبرت باندې کیف کان عاقبت المکذبین څنګه واخري انجام د تکذیب کوونکو مکذبین الله څنګه تباک هاذا بیان دا ترغیب دی قران ته الله یک پزمکه کې سیل نشي کولای کنه راشه دی قران کې خو سیل وککنه قران کریم کې ډېر واقعات دي د قومونو چې الله څنګه تبا کړی دي نصیحت به واخلې په دې کې درې صفات دي قران بیان هدن موعظه هذا بیان للناس دا قران بیان دی د پاره د خلکو خسته بیان دی د الله دویم دا د هدن او هدایت دی درې مو موعظه للمتقین او وعظ نصیحت دی د پاره د متقینو ولا تهینوا تسلی د مؤمنانو ته او ذکر الآداب د صدق القرآن نبات اوس الله رب العالمین داغه په دعوت باندې تیزی ورکړي کمزوري باندې اختیار وای غمجن کېږي بنا الله بتا سو غلبه درکې کتا سو کی ایمانی ولا تهینوا سستی مکوي ولا تهینوا یعنی عن الجهاد ولا تحزنوا او ما غمجن کېږي معنا ما به حوصله کېږي په تکالیف باندې تکلیفونه خبر راځي ما غمجن کېږي پروا مکوي وانتم الاعلون وحال در تاسو پورته الله بتا سو غلبه درکې ان کنتم مؤمنین کئ تاسو مؤمنان تاسو کی ایمانی الله رب العالمین بغلبه درکې لکه صحابه کرام رضی الله عنهم په ټوله دنیا الله غلبه ورکړه عمر فاروق رضی الله عنه د روم او د فارس هغه کپرې ماته کړل څنګه خسته غلبه ول ورکړه
ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. دلته وس د دې زینا یو سلو او آیت پورې په دې ایتونو کې د احد د غزوې سره متعلق چې کوم هغه اسباب د هزیمت دی هغه ذکر کوي او د حکمتونو تذکره وکړي د مؤمنانو د تسلی لپاره او جواب وکړي د شبهات او اعتراضات دا چې ګوره دا څنګه د الله حق پیغمبر دی نبی علیہ السلام یاد منافقانو بدا ویلي کدا د الله حق پیغمبر وای نو په دې وحود کې د شکست ولې راغی ته وګوره بیا کسانې ولا صحابه کرام یاد او دی ول مړکړه مشرکان او ګوره دلې شکست وي ور کړل. الله رب العالمین د ایتونو کې شپږ وجوهات بیانوي. دلته دی آیت کې په اولنۍ جمله کې او په دې دویمه کې تسلی د مؤمنانو لپاره او بیا په دې آیت کې د درېم او څلورمه جمله کې د وحود د هزیمت دوه وجې دي. الله فرمایي مړه کتا سوای چې موږ خډیر زخمیان شو ډېر تکلیف په وحود کې ملاو شو. الله فرمایي دینه مخ کې تاسو کافر ته شکست ورکړې ده کنه په بدر کې یو کال مخ خیر دې دا برازي کله تاسو ته تکلیف کله غوي ته په دې م پریشان کېږي. ایم سسکم قرح کجر رسیدلې تاسو ته زخم قرح چې کوم دې په فتحه د قاف باندې امام راغب رحمت الله علیه فرمایي مفردات القرآن هغه زخم ته ویل کېږي چې د خارج نه ملاوي شي لکه بار نه پتا باندې سو گزارو کی د توري د نيزي و غیره د غش او یو د قرحه چې کوم دی هغه زخم دی چې د دن بدن نه روزي لکه مثلا دن وینه خراب شي دانه ما نه روزي هغه ته ویل کېږي. دلته قرحه ځکه چې بار نه دشمن گزار کړي په صحابه باندې الله وی کتا ست زخم ورسېدو په وحود کې نو دلته د ان جزاء حذف د من فصبروا صبر وکوي. فقد مسل قوم پس یقینا رسیدلې د قوم کافرانو تم قرح مثله زخم د دې پشان دا دلیل دی جزاء لپاره جزاء حذف دینه فصبروا ولا تهنوا ولا تحزنوا غمجن کېږئ ما پریشان کېږئ ما تاسو کافرانو ته یو کال مخکې په بدر کې د غشان تکلیف رسوله وصلی الله فرمایي دا دنیا ددسي دا ورځې دي زه اړو مراړو وتلک الايام نداولها او دا ورځې چې دي مونږ دا اړو راړو بین الناس په ما بین د خلکو کې د کې حکمت ده. هغه دغه نم تاسو کړو کنه هرقل بادشاہ ابو سفیان چې تاسو د پیغمبر سره جنگ راځي ویاو جنگونه مشوي نو یې څه نتیجه و یاره کله وی هغه مونږ نه جنگ وګټ کله ته مونږ وګټو خو اداره ته وایا چې هغه ورو غلبه حاصلې دا مرګ ډیریږي که کمیږي وي ډیریږي وي اداره دې دلیل له سړی به غالب کیږي او دا د الله حق پیغمبر دی. الله فرمایي دا ورځې دي مونږ اړه وراړو په ما بین د خلکو کې یو حکمت دی یعنی کله کله په مؤمنانو باندې امتحان راځي ازمایش به راځي. وليعلم الله الذين امنوا د پاره دي چې راخکار کې الله تعالی مؤمنان دا اولنی علت وليعلم معنا دا نه چې الله او پیژني الله خو پیژني ليعلم معنا دا ليظهر د پاره دي چې راخکار کې الله مؤمنان ويتخذ منكم شهدا دویم علت دا دی او جوړ کې الله تاسو نه شهیدان تاسو نه الله شهدا جوړ کې مرګري به شهیدان شي الله به جنت ورکړي. والله الله چې لا يحب الظالمين من نکید ظالمانو سرا وليمحص الله الذين امنوا نور دو علتنا الله رب العالمین به مؤمنان پاک د تکلیفونه چې راځي په دې سره مؤمنان د ګناونو نه پاکي. وليمحص الله الذين امنوا د پاره دي چې پاکي الله تعالی مؤمنان ويمحق الكافرين والله تعالی ختم کی کافرانو لرا. محق په لغت کې لکه نقصان او استیصال او هلاکت کافران به هلاک کی الله رب العالمین نقصان مولور کې ختم وکړي. ام حسبتم وصلت علت او حکمت په جدا طریقه باندې الله فرمایي تاسو دا خیال لې چې ګنیم داسې به جنت ته ځئ بغیر د مشقت نه به جنت ته داخل شي او تکلیفونه به در باندې نه راځي. دا امتحانات الله وی ذکر اولم چې صبرناک اگر اخکار شي. ام حسبتم استاسو دا ګمان دي ان تدخلوا الجنه چې تاسو داخل شي جنت ته ان من بدون المشقه بغیر د مشقت. ولما يعلم الله الذين تروا پور ندر اخکار کړي الله کسان جاهدوا منكم چې جهادونه کړي تاسو نه ويعلم الصابرين او ندر اخکار کړي الله صبرناک. ولقد كنتم بل علت او حکمت چې تاسو خود بدر نه بعد ویلو چې کله به یو جهاد راځي نو دغه دی راغی کنه
مرګ هم غوښتو شهادت هم غوښتو نو اوس تاسو پریشانه کېږئ مه ولقد كنتم یقینا وای تاسو تمنون الموت چې تمنی او ارمانونه کول د مرګ د شهادت دا انس بن نضر رضی الله عنه ځکه هغه بدر ته نو تللی کړه په بل جنگ راځي کافر سره وجنګي او دا نور مرګري جذب تکړه مرګري اپ کې به شهیدان هم شو پدې الله فرمایي تاسو تمنی کوله د شهادت من قبل ان تلقوه مخکې دینا چې مخامخ شي وسره ان تلقوه کی ضمیر د ها راځي د یا موت یا دی عدو دشمن ته فقد رأيتموه یقینا تاسو هغه ولید وانتم تنظرون او تاسو ورته ګورئ بس هغه حالات راغه په وحد کې جوړ شو او ورستوي چې دا په دی وجه جوړ شو چې تاسو د نبی حکم مات کړلو چې نبی علیہ السلام کم 50 کسان ودرولي هغه د نبی حکم مات ک نبی علیہ السلام ورته دې ځای باندې راکوزيږي اگر کمارغان راشي او زمونږه غوخي وخوري او امیر په مقرر کو عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه داغه خبره مونږ نه منله د نبی علیہ السلام حکم مات شو مقصد دا چې اوس خو دشمن لاړل او دا غنیمتونه دي راځي چې دا راټول او مکه چې نبی علیہ السلام څنګه ویلو ما غشان په خالد ابن ولید راغی ما ویک پوینټ باندې او بیرته چې کم دی هغه ګټه په شکست باندې بدل شولا رستو به دې دا کو ان شاء الله تعالی لکشن فوکس سبحان الله لا اله الا انت استغفرك